إذا جاء سورة نصر د قرآن کریم یوسلا لسم سورت دی په اعتبار د نزول سره په اعتبار د مصحف سره او دا د قرآن کریم اخیری سورت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اخیری سورت دا سورت نصر راغلی. اگر چې د قرآن کریم اخیری سورت قل اعوذ برب الناس په لیکلو کې راغلی، خدا سورت د قرآن کریم دا شلم نمبر دی او بیا پسې مخکې سورت 21 دی او دا سورت د قرآن کریم اخیری او چې په پیغمبر باندې مدینه منوره کې دا نازل شو. بیا دا خبره پیژندل پکار دی چې یو د قرآن کریم اخیری سورت دی او یو د قرآن کریم اخیری آیات دی. آیات ځان له شی دی او سورت ځان له چیز دی. آیات هغه ته وایه چې هغه په دې ګول دایره باندې ختم شي. په قرآن کریم کې د آیات د اختتام نښه دا ده چې په هغې کې ګول دایره کړي، او سورت چې دی نو هغه په آیاتونو باندې مشتمل وي یا آیاتونه پی. لکه دې سورت نصر کې 3 آیاتونه دي. نو آیات چې په پیغمبر باندې اخیری راغلی دی دا په سورت بقره کې راغلی. هغه آیات دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. الله وی د هغې ورځې نه ویرېږئ چې تاسو به ما ته واپس راشئ. دا اخیری آیات رالی په پیغمبر. کله چې دغه آیات رالی رسول الله سلم جړل، او چې کله یو دا آیات رالی چې الیوم اکملت لکم دینکم د سورت مائده اخیری آیاتونه دا رال، پیغمبر علیه السلام جړله چې دین کامل شو، بس وحی بندیږي، پیغمبر د دنیا نه رخصتیږي. او چې کله دغه آیات رالی چې واتقوا یوما چې د الله نه ویرېږئ د دغه ورځې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په هغه ورځ الله وی زما نه ویرېږئ چې موږ به حساب ته پیش کیږو. نو د الله د پیغمبر سره د آخرت فکر او درد او هغه آیات نو د هغې په بنیاد باندې پیغمبر په ژړا شو. او دا آیات چې کله رالی دا سورت دا 114 سورت دی. د قرآن کریم ټوټل سورتونه 114 دي. دا چې کله رالی نو دا خو ټوټل سورت ولا وحی نه وه بنده شوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا سورت ولوستلو نو صحابه خوشحاله وو، ځکه په دې کې زیر الله ورکړی دی د 2 خبرو، د نصرت او د فتح. او فتح او نصرت چې دی امداد او غلبه دا د خوشحالۍ چیزونه دي. نو صحابه خوشحاله شو. اوس د دې نه کمه فتح مراده ده او کمه غلبت نه مراده ده، هغه تاسو زه تذکره د هغې کومه. یو د آیاتونو مختصره ترجمه ده او یو د قرآن په آیات په مقصد باندې ځان پویه کول دي چې د قرآن آیات د څه دپاره راغلی دی او په کم مقام باندې رالی او څنګه رالی. په دې کې به صحابه کرامو ډېر جدوجهد کا او محنت. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ځل شاګردانو ته ویل په الله مې دې قسمي، ویل مال الله د قرآن داسې علم را کړی دی چې ما ته د قرآن هر صورت او هر آیات یاد دی چې په کوم ځای کې راغلی دی او د شپې راغلی او که د ورځې راغلی او څه له راغلی. په دې به قسم کاو. دا د قرآن مفسر و او ډېر پوه عالم په صحابو کې چې ونه د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ. په صحابه کرامو کې مشهور یو څو صحابه دي، دا دې ته اعلم الصحابه وي، د صحابه علما دي. دا
نور خو ټول صحابه کرام دیندار خلک دی، لکه اوس ګوره علما ډیر زیات یا خو بس ځنې پکې چند دا مشهور شي خلک تسلیم کیږي، بس مسلم دا غنه تپوس کوي، اطمینان هم د خلکو کیږي. نور علم ټولو یو شان کلی، خو ځنو له پکې الله لږ مهارت ډیر ورکي. داسې صحابه کرامو کې هم طبقې وي. د الله پیغمبر هم په ژوند باندې دا ویلي و که څوک د مسایلو تپوس کوي نو د عبدالله بن مسعود خواله راځئ. دا په مسایلو الله ښه پوهه کړی او قرآن کریم مسائل به دا به در ایستل. دارنګې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی و. دا په قرآن باندې الله ښه پوهه کړی او دا مفسر و د قرآن. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړې وه اللهم علمه الکتاب، الله د قرآن علم وله ورکه. په 10 کاله عمر کې دا د قرآن مفسر و. ده یو ورځ د دې صورت باره کې عمر رضی الله تعالی عنه امام قرطبی رحمه الله تفسیر قرطبی کې ذکر کړي چې عمر رضی الله تعالی عنه با د شورا په مجلس کې عبدالله بن عباس کېناو. عبدالله بن عباس یونه دا یو کشر صحابي او عمر هم کم و. نو مشران صحابه په امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه باندې اعتراض وکړو چې عبدالله بن عباس مجلس لراځي نو زمونږ خو واړه واړه بچي شته دی، موږ به هغه راولو. حالانکې مجلس د شورا کې پابندي وه د دې مخصوص افراد، ځکه شورا ته خو هر سړی نه حاضرېږي، خاص شورای د علماو. نو عبدالله بن عباس په پکې کېناستلو نو عمر وویل رضی الله تعالی عنه چې دا سړی په قرآن الله پوهه کړی دی نو موږ یې ځکه په مجلس شورا کې کېنو. آی کو تاسو نه منئ نو سبا به زه امتحان والم. نو عمر رضی الله تعالی عنه شورا مقرر کړه، صحابه کرام را جمع کړل. کبراو دا کله جایز دي چې استاد دې سیوکي یا یو مشر دې سیوکي چې د فضیلت د ښکارا کولو دپاره د بعضې شاګردانو نه د بعضې په مخ کې تپوسونه وکړي، او یا د بعضې افرادو نه مشر سړی تپوس وکړي چې ګوره موږ د دې سړي له او دې فرد له او دې طالب العلم د او دې عالم له موږ د توجه او ترجیح په دې باندې ورکوو چې دا لږ پویه ډېر دی. نو عمر رضی الله تعالی عنه صحابه کرامو نه تپوسونه وکړه، ویل د دې اذا جاء نصر الله د صورت د راتلو مقصد بیان کوي چې د دې څه مقصد دی، دا څه له راغلی. یو صحابي مشر پاڅېد، هغه ویل دې کې فتح مکې ته اشاره ده. الله وایي چې اذا جاء نصر الله چې د الله امداد راشي او الفتح او د اسلام فتح راشي، غلبه، و دې نه مراد فتح مکه ده. بل صحابي پاڅېد ویل دې نه مراد صلح حدیبیه ده. صلح حدیبیه چې وانو دا اصل کې مفسرین په دې بحث کوي چې دا اصل فتح مکه دقه وه، لکه اصل کې صلح شوی وه خو په دې کې اسلام ډېر مضبوط شوی او مسلمانان پکې ډېر شوي وو. نو مشرکینو سره صلحنامه باندې یو خط لیکلی شوی وه په کعبه کې ځوړنو. تفصیلي واقعه ده د هغې، چا یو خبره کوله چا بله کوله. عبدالله بن عباس نه تپوس وکړو، ویل بچیه د دې آیات څه مقصد دی، دا څه له رالیږلی دا صورت؟ عبدالله بن عباس وفرمایل ویل امیر المؤمنین ویل دا اجل د پیغمبر دی، دا ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیټه پوره شوې ده د دنیا نه ځي، ځکه الله وایه چې امداد هم رالی او اسلام هم غالبه شو، او چې کله امداد راشي او اسلام غالبه شي نو پیغمبر الله د اسلام د تکمیل دپاره رالیږي. دعوت چې کله خور شي او اسلام خور شي او خلک مؤمنان شي نو بس بیا پیغمبر د دنیا نه ځي، ذمهواري بیا امت ته سپارلی شي. لکه اوس زموږ تبلیغیان رونه وایي که نه چې د دې امت په ذمه باندې دا کار دی، نو دا ثابته ده، د حدیثونه هم ثابته ده، د قرآن هم دا ثابته ده چې او دا امت به د دې پیغمبر چې کوم میشن دی دا به مخ په وړاندې باندې بیایي چې هغه د دعوت د توحید او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د اسلام دعوت. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ویل په الله مې د قسمي ام د صورت ویل دقه مقصد دی کم چې د عبدالله بن عباس وکوستو. صحابه کرامو ته ویل ګوره زه دا ځکه په مجلس شورا کې کېنومه
چې د الله په قرآن باندې ښه پویه کړی دی نو خیر دی تاسو په دې باندې خفه کېږئ ما خو ستاسو بچي واړئ نو هغه د ده مرتبې ته نشي رسېدلی. نو په دې کې اشاره وه چې رسول الله سلم د دنیا نه ځي او اسلام غالبه کېږي. نو بار کیفه د دې نه مراد نوره هما د قیامته پورې چې اسلام څومره فتوحات راځي. علامه ابن جوزی رحمه الله وایي چې د قرآن کریم یو آیات د یو زمانې څخه خاص نه دی بلکې دا د قیامت د ورځې پورې چې په مسلمانانو فتوحات راځي او په مسلمانانو لا امدادونه کوي نو بس په دې کې داخل وي. دا د قیامته پورې الله وعده کړې ده چې اسلام غالبه کېدل او دا صورت به وسته لګي چې اسلام فتح مندله دا صورت به د الله د مخکې نه ویلي دي چې دا به زه کوم اسلام به م غالبه کوم الله د مؤمنانو امداد به م زه کوم. خو دې دپاره یو شرط دی. زمونږ مشایخ و سازان وایي د دې نه مخکې دا صورت چې دی که نه هغه صورت کافرون دی او د دې قرآن دا صورتونه نه دي دا چې ګوره اول صورت فاتحه ده او بیا بقره ده او بیا ال عمران دی او داسې شروع دي. دا اصل کې دې ته سلسله الذهب یا دا د سرو زرو کړی ده. دا د څه د لیونو خبرې نه دي چې ګنې یاره بس چې څنګه صحابه کرامو بس یو صورت دی ویسې ایښی دی د یو بل د بره او د یو بل د روست په دې کې ډېر غټ حکمت دی. دلته هلته صورت کې ویله چې قل یا ایها الکافرون ای کافرو پیغمبر ته وایي دې کافرو ته ووایه چې لا اعبد ما تعبدونه منګه د هغه څه بندګي نه کوو چې تاسو یې کوئ. یعنې په دې کې مسلمانانو ته او پیغمبر ته اعلان د براعت او د بایکاټ دی د کفر سره. الله مؤمن ته هم وایي الله پیغمبر ته هم وایي الله مؤمنې ښځې ته هم وایي بوډاګانو ته هم وایي ځوانانو ته هم وایي د ملک حکمرانانو ته هم وایي اجتماعي خبره هم ده انفرادي هم ده. وروسته وایي لکم دینکم ولی دینه ستا خپل قانون زمونږ خپل قانون. الله وی کافره ته د مسلمان په قانون نزی او مسلمان الله وی ستا په قانون نزی بس تا هټ کر ځان له قانون دی زمنګ ځان له قانون دی دې ته براءت وی. نه الله چې مؤمنانو تاسو کله براءت وکړو او تاسو د کافرانو مشابهت پرې خوستو دا غي نقش قدم هم پرې خوستو نو الله وی دا جاء نصر الله به د امدادم کوما والفتح غلبم د باندې راولم. خو چې کله ګوره بایکاټ نه شوی نو د الله د امداد او د فتح تمې مه کوه. لکه اوس خلک په دې باندې اخته دی که نه چې یاره حالات نو د حالات څه شي نه خراب شو او په ما او تا باندې دا زلزلې د څه نه راځي او دا سیلابونه د باندې ولې راځي. دا خو الله قرآن کې صفا خبره کړې ده خو افسوس دا دی چې اخبار له ټیم شته په اخبار باندې زمونږ د مسلمانانو ښه مهارت دی ډیوه ریډیو له ټیم شته بی بی سی له ټیم ورکړی صحیح ده او هر یو زلمی خپل میکاپ له زلمی خپل میکاپ او له ټیم ورکړی خو قرآن له چا ټیم ورنکو چې موږ به د قرآن ځان پوهې کړو چې الله موږ ته څه وایي. الله قرآن کې دا خبره کړې الله وایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الله وی دا شر او دا فساد په وچا او فلم دا د هغه ګناهونو نه چې انسانانو کړی دي. دا پاک الله دا خبره کړې ده دې کې تاویلات ته ضرورت نشته. بما کسبت ايدي الناس کو په ابن کثیر مولا ذکر کړي چې په سمندر کې مېم مړ کېدو او د سمندر زناور مړ کېدل او یا یو بتر وی کېدلی او کله چینه وچېدله او خوړونه م وچېدل نو وی بما کسبت ایدي الناس انسان دا ستا د لاسه. عبدالله بن مسعود وی ابن آدمه وی الله به دنه تپوس کیا کو په سوړه کې میږې مړ و ستا د ګناه د لاسه به مړي. دا به تا ګناه کړي ګنې میږې خو ګناه نه کوي ځکه خو مرفوع القلم دی په زناور خو مکلف نه دی کنه نه څاروي مکلف دی نه کېړې مکوړې مکلف دی. مکلف دا انسان دی او په انسان کې بالغه نابالغه مکلف نه دی.
نابالغه مکلف نه دی چې یاره نابالغه باندې مونږ دی. د وجې نه فقها وایي د نابالغه مونځ دا نفل دی او د دې ثواب د والدینو دی، نفلی عبادت دی. د وجې نه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په نابالغه پسې د بالغه مونځ نه کیږي. ولی؟ ځکه چې د نابالغه مونځ نفل دی او د بالغه دا فرض دی. نو امام به دا اعلی د چانه د مقتدی نه، نو دلته مقتدی اعلی شو د امام نه، ځکه د امام مونځ فرض دی او هلته هغه نفل دی. نفل زاید مونځ دی او فرض خو د الله د طرفه فریضه ده. هاتې نه دا قاعده راایستلې ده فقهاو او یو حدیث هم پرې باندې هغه ځان له مسله ده. خو مسله مې دا کوله چې ګوره دا څومره حالات راځي په ما او تا په کور کې یا په ملک کې، نو دا مه وایه چې یاره خلک ګناهګار دی، منګه ګناهګار یو. مسلم کې حدیث دی، رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم من قال هلك الناس فهو اهلكهم. د الله نبی ویا چا چې ویله چې خلک تباه شلو فهو اهلكهم، نو دا د ټولو نه زیات برباد دی. دا څوک چې بل ته نسبت کوي ته نه وایي چې خلک تباه او برباد شو. د الله نبی وایي دا د ټولو نه غټ برباد دی. دا ځان ته فکر ولې نه کوي، ځان ته سوچ ولې نه کوي چې لکه زه برباد یم. اوس موږ کې دا مرض نه دی بل چاته نسبتونه کوو، نه ځان ته نسبت وکړه. صحابه کرامو به په قرآن عمل کاو. قرآن د څه دپاره دی؟ دا د عمل دپاره دی. او حدیث رسول الله هم د عمل دپاره دی. دا یوازې د تلاوت خبرې نه دی. اسلام هم نوم د عمل دی، ایمان هم نوم د عمل دی، قرآن هم نوم د عمل دی، حدیث هم نوم د عمل دی. دی وجه نه رسول الله فرمایي زمونږ د زمانې په باره کې د الله پیغمبر پیشونګویي ورکړې. د الله نبی ویلا یبقى من الاسلام الا اسمه، باقی با فاتح نشي د اسلام مگر آتش نوم بیا. ولا یبقى من القرآن الا رسمه، او پاتې به نشي د الله نبی وی قرآن مگر رواج او رسمه، صرف رواج به. اوس خلک وایي که نه وایي زما لور ترجمه کړې ده او یاره زما لوره فارغ هم ده، زه هم فارغه د څه نه ده، د قرآن او د حدیثو نه پاکه شوه. یعنې دا قصو زه دې وکړو چې قرآن مې مو حدیث مې مو، خو ګوره عمل د لپې نه کومه. هسې مې د نوم دپاره ویل چې خلک راته مولی وایي، نور عمل پې څوک نه کوي. او غټه مسله دا ده، فقها وایي محدثین چې یو سړی ناپوه دی او یو سړی پوهه دی، چې کله ناپوهه ګناه کوي نو وایي دا د یو ځل هلاک شي ناپوهه، او چې پوهه ګناه کوي نو وایي دا د اویا کرتې هلاک شي. لکه پوهه له اویا کرتې تباهي ده او ناپوهه له یو کرتې هلاکت دی. نو ګوره دا قرآن د حدیث عمل دپاره دی، دې باندې به عمل کې. دی وجه نه قرآن کریم کې به چې کله آیات رالی صحابه به ځان کې کتو چې آیا دا عمل چې الله ته موږ منع کړي وو یاره موږ کې خو بنئ، او کو د کم عمل حکم به کړی نو دا به کتل چې آیا دا په موږ کې شته کو نه. کله چې دا آیات رالی که نه، الله قرآن کریم کې دا خبره صحابه و مؤمنانو ته وکړه، دا ما او تا تم کوي. الا یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلکم نارا، ایمان والاو ځانونه بچ کیا د اورنا او خپل اهل او عیال. نو صحابه اول ځان ته کتله چې آیا منګه کې خو داسې عمل نشته چې منګه مستحق د جهنم یو، او بیا یې اهل او عیال کېنوله چې یاره دی خو به څه عمل نه کوي، چې الله وی اول ځان بچ کا بیا اهل او عیال بچ کا. او زمون پښتانه م وایي اول جان دی بیا جهان دی، اول ګوره ځان دی. دی وجې نه قرآن کریم کې الله هغه سړي له ډېره سخته زورنه ورکړي او ډېر لوی زجر یې پې کړی دی په دې خبره چې ته قرآن وې، ته تبلیغ کې او ځان له پې عمل نه کې.
الله یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والاو آغا خبر ولی کوي چې خپله پې عمل نه کوي. دی زورنه ورکړې ده. داغه موقع باندې دا آیاتونه رال چې کله منافقانو سینه ټپوله، رسول الله سلم ته وی زمونږ نه غزا د بدر لاړه او د احد هم لاړه، ویل کو آینده کې غزا و ته به وینې چې موږ شرکت کوو کنه. الله آیات راولېږو د بابونه مه کوئ، ما ته معلومې وی چې په خوله باندې ووی او عمل دی الله وی نشته دی. دا یې هغوی له زورنه ورکړه. ما ته هم په دغه آیات کې داخلي وو چې وینا په خوله باندې کوو او عملی وجود زما ستا نشته. نو عملی وجود دا ګوره پکار دی. عملی ژوند دا د مؤمن دا صفر له راغلی، صفر له. کو هغه علماو طبقه ده، کو هغه د امیرانو طبقه ده، کو هغه د حاجیانو طبقه ده، او کو هغه په کور کې د زنانهو طبقه ده. مکمل زمونږ عمل صفر شوی. زه ته یو څو احکامات ذکر کوم او په شروع کې تاسو سوچ وکړئ چې آیا په دې احکاماتو زمونږ عمل شته. لکه زنانهو دپاره د عامو مسلمانانو دپاره بعضې احکامات داسې دي چې مشترکه دي. شریک عمل زمونږ اوس مونځ دی. زنانه به مونځ کوي، نارینه به مونځ کوي. شریک عمل دا حج دی. زنانه اوس چې پیسې وشوې هم حج به کوي، نارینه سره چې پیسې وشولې هم حج به کوي. شریک عمل زکات دی. کو زنانه سره روپۍ رالې هم زکات به ورکوي، کو نارینه سره روپۍ رالې هم زکات به ورکوي. شریک عمل روژه ده چې میاشت روژې راله، نارینه به هم روژه نیسي، زنانه به هم روژه نیسي. بعضې احکامات داسې دي چې هغه نارینه پسې خاص دي، بعضې احکامات داسې دي هغه زنانه پسې خاص دي. اوس ګوره یو خاص حکم دا دی، د الله نبي ویه زنانه به فرده کوي او په نارینه باندې فرده نشته. یعنی نارینه به مخ نه پټوي، زنانه چې دي هغه به مخ پټوي. نارینه به لاسونه پښې نه پټوي، زنانه به لاسونه پښې پټوي. نارینه به په زوره خبرې کوي بل به اوري، زنانه ورته وایي په زوره خبرې به نه کوئ چې بلې وانوري. څنګه چې د زنانه عورت د زنانه بدن عورت دی او ستر دی، دقه رنګې د زنانه اواز هم عورت او ستر دی. زنانه نه څه شی غواړي من وراء حجاب، الله وایي د پردې نه بې آخا غواړي. نارینه نه څه غواړي براه راست. نو ګوره ته مانځه ته فرض وې مونځ کې، ته حج ته فرض وې کو روپۍ سره لیدا کې، ته روجې ته فرضي عمل وې چې روجه راشي په میاشت کې نو تیاري وله کې، او زنانه خو سنفلیم نیسي. بیا ښه چې دې عملونو ته ته فرض وې، ته پردې ته ولې فرضي عمل نه وې؟ ته اوس فکر وکړه چې ستا د ماما د زوی نه پرده شته؟ د ماما د زوی نه پرده فرض ده، د تره د زوی نه پرده فرض ده، د ترور د زوی نه پرده فرض ده. ستا د تره د زوی نه، د ماما د زوی نه، د ترور د زوی نه پرده شته؟ نه. ولی؟ وایي دا خفه کېږي. اوس که د ترور زوی دې منع کو نو ترور خفه کېږي، که د ماما زوی دې منع کو نو مامي او ماما خفه کېږي، که د تره زوی دې منع کو نو تره خفه کېږي او یا به زوی خفه کېږي. او دې طرف ته نه ګوري چې الله مستقل و آیاتونه دا ستا په پرده را لیږلي، و آیاتونه په قرآن کې دا مستقل فرضي حکم په پرده راغلی او ځان له صورتونه یې پرې را لیږلي الله. ښه دا عمل ته بلکل هباء منصوره، بلکل دې عمل ته ته د سره فرض وې نه. نو د الله حکم نه منل دا غورځوله. اوس ته په خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې زما ایمان به په څومره درجه کې. زه کله د خلقو ته وام عوامو ته وام زمونږ ایمان دومره صفر شوی چې د بازار د جومات په دروازه کې دوکانی نو جمع له نه راځي، او چې د جومات په ګاون کې کوریا نو جمع کې به وینینی،
او زمونږ یو استاذ هغه به موږ ته ویل چې طالب العلم او عالم دومره درجې ته ورسېده چې د علم او د زده کړه دا مخکې سپ لرانه ولي، نو د داسې علم او د طالبین نه طالب او علم ښه دی. لکه چې تا ته 10 کاله علم کلی عوامي سړی هم دا په شاته سپ کې ولاړ دی، ورسې یو رکعت تلی، او مولوي صاحب ستا هم دا حال دی، او امیر صاحب ته بي سره ګرځې ستا هم دا حال دی، او دا دی نه ورځ ده نه دی دوه دي. ښه چې ډمان هم پرده نه کوي او منګ هم نه کوو، نو دا زمونږ او د هغو څه فرق شو؟ خو اسلام نوم پاتې شو او قرآن رسم پاتې شو. هسې رسم ته قرآن پاتې. نارینهو ته ګوره، نارینه دا نشي ویلی په کور کې. نن مې د جمعې په بیان کې دې خبره باندې بحث وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وایي 3 کارونه به کې دا د جنت سبب دی. په 3 کارونو کې منګه 2 تینه وویل، 2 جمعې بیان پې وشو. په تېره جمعه په یو خبره او په دې جمعه په یوه خبره. یو خبره دا و رسول الله ورته فرمایي چې د الله نه به یېره کې هم په خلوت کې هم په جلوت کې، یعنې که څوک موجود دی او که موجود نه دی چې ستا د الله نه یېره. تقوا دې ته نه وایي چې مخلوق شته یا په مسجد کې ناستې او ته د الله نه یېرېږي. یېره دې په کمره کې او په ګناه دې خلاص بر دی او ته ووایې چې یاره د الله نه یېرېږم، دې ته الله یېره وایي. دا بله یېره ښکاره چې ده دا په کافر کې وي، او داسې یېره په مشرکانو کې هم وه، خو ځان له یېره دا په مؤمن کې به په خلوت کې به یېرېږي، په ګناه به جاړي. دویمه خبره ورته رسول الله کوي چې حق وینا به کوې، د چا نه به نه یېرېږي. د الله په وینا کې به د چا پروا نه لري چې یاره زما به عزت کم شي، یا به زما نه خپل پردی خفه شي، یا به نه ګاونډي خفه شي. نه، دې نارینه له پکار دي چې دا په دې کور کې وینا وکړي چې خورې لوريه ته دا قرآن وی او دا حدیث وی او ته مدرسې لمځې، ستا شرعي فرده خو په کور کې رانله، ستا دا لباس خو د شریعت مطابق نشو، ستا دې جامې ته وګوره، ستا دې غاړې ته وګوره نامې ته رسېدلې. ښه چې د ګلپاڼې په لمنو کې مې ریشه لګېدلې، او د هغې په پیڅو کې ما تیلی لګېدلې، او د هغې د ډمانو نستوڼې او د ډمو نستوڼې هم د جال دي، او زما او ستا د خور ولور او د ښځې نستوڼې هم د جال دي. نو هغې ته ته ډمه وې او خپلې ته یې نه وې. وی باؤک تجر او بائی لا تجر. دا د عربی قاعده ده. دا با چې په څه شي داخله شي کنه دا زیر ورکوي، لکه زی بې زی دین، نو دې زی دی چې دا زیر ورکړی دا د با ورکړی. نو داسې یو سړی و، هغه یو ځله یو ټکې ووه بای پې داخله کړله، نو هغه وله زیر ورنکو. نو هغه ته یې ویل ستا با زیر ورکوي او زما با زیر نه ورکوي. دا نه په طول عرب کې ځان له علمي او اصطلاح ده. خو بار کې په چې ګوره منګه ډمان په ګړېدلو باندې یو سړي ته ډم وو، او په ګړېدلو باندې یو ښځې ته ډمه وو، او چې زمونږ په کور کې دا عمل کېږي نو نه دا ډم کېږي او نه ډمه کېږي. لکه عجیبه غونته کار دی که نه. بل ته نسبت کوي، ځان ته نسبت نه کوي. چې د بله سړي د کوره واده او د هغه امپیتري د بلی سر ته خېجولي او ښځه او نر ورته ګډېږي، نو هر سړی پې لعنت وایي او کنځل پسې کوي. او چې د ده په کور کې سار له خادي وه او دم د عمل کاو، نو دا یې څه وایي واړه دي، وایي څه به کوي خیر دی. او ځینې وایي وس مې پې نه رسېږي. نو وس خو دې به دې رسېږي که نه چې ته ښه ګونډه ماته کې دسترخوان ته وې دا ډوډۍ دې نه خورمه پاس. زما ماخوستان کې دا درسي دا یو سړی اوري، یو وجي دی، هغه یو ورځ ما پسې بچي راله، ما ته وایي چې بابا خفه شوی دی. مال ولې؟ ویل زمونږ یو ورور دی هغه ګیره والې ده، د نورو ګیره شته، هغه یو ګیره چېرته بونډۍ کلي. وایي هغه ویل چې یا به دا سړی د کوره وباسئ او یا به زه د کوره وځم. بس مال د ځوان بچی دی صحیح په مسئلې عمل کلی. حقه بچی و هغه ګیره یې پرېښوستله برابر شو. دا نورو نه د ده سره محبت زیات کوي. دې ته اسلام وایي. د ابراهیم علیه السلام پلار چې کله بت پرستي نه پرېښوستله،
نو ابراهیم علیه السلام کړه وکړه کنه چې بابا زه د نبریم دا ته چې کوم عمل کې په دې کې سزا شریک نه یم اوس کو زمونږ بچی سود کیا نو مونږ په واخه راڅنډو کو به حیايي کیا مونږ په واخه راڅنډو دا ټول شي زمونږ نه وران دی الله وی د الله نبی وی الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته د الله نبی ویا هر یو سړی مشر او نگران دی الله به د خپلو ماتحتو ته پوښتنه کوي سړی په کور کې مشر دی د بچو تپوس به بابا زما استانه کوي چې دی بچو څه حرکت کاو دی د سار په جمع کې حاضر و کو نه حاضر او زما په کورونو کې روغه سلیمه ده والله کو دا نږدې ګاونډیان جومات ته راتلله د جمعې په شان جمع په جومات کې کېږي اوس د سار مونږ داسې دی لکه نه چې پرځي یا پکې څلور ولاړي یا پکې درې ولاړي یا پکې پنځه ولاړي او چې عامو منځونو کې لس صفه یي دې کې به یو صف هم نه برابرېږي نه ته وایې ګنې دا فرض نه دی او زمونږ نه مخکې اخترخان او جمعه خان جوړ شو هغه د پنجابیانو وروڼه و هغه هم بس په دې دوو منځونو کې د بریلیان حضرات شرکت کوي نور دې منځونو ته فرض دله نه وایي د هفتې مونځ وایي همدغه یو مونځ دی وایي دا یې نچوړ دی ټوله خلاصې ده بس دا ټول پې وایي پوره کېږي زما یو کس و هغه ما ته وویله وی زما رور دی مون نه کوي پسې راشه زه ورغلم ما له لکه مانځله جمع له راځه ویل ما په حرم کې مونځونه کړي یو مونځ په 1 لاک دی ویل د ټول عمر مونځونه مې راګرځولي ویل دلته مې مانځه ته ضرورت نشته سعودي نه راغلی لکه دا حال دی زمونږ او ستاسو د کورونو بارکیب خبره مې دا کوله چې ګوره قرآن اسلام حدیث رسول الله سلمه دا د عمل دپاره دي رونو دا څه نه رواج دی دا نه څه رسم دی دا ختم د ترجمې تا وکړو دا د عمل دپاره دی ته باجي شوې ځکه له مدرسه کې زمونږ مدرسه کې ډېرې باجیګانې دي د جینکو مدرسه ده نو ګوره داسې نه باجي خو چې باجه نه شي ځکه باجه چې دا د هغې نه بیا غلط پرچار کېږي او باجي چې دا نو د هغې نه ښه پرچار کېږي چې وستا باجه شي ستا عمل نه وي ته قرآن وې ته حدیث وې زما لور ده وړه اوس مدرسه کې ده او یو ورځ ما کور ته جامې راوړې نو ما چې کور ته جامې راوړلې نو ما ورته وویله ما زه دا کپړې وکړه نو د هغې لوپټنه رایوه ما خو نه پېژندله نو ما ته ویل ګل لالا وایي دا لوپټنه رای ده مالته خو وړې ستا یا نری او یا پیړه لوپټه نه وایي خلک به بار وایي چې دا د ګل ملا لور ده او دې لوپټې ته وګوره او اعتبار خلکو ته خبرې کې نو ما په دې اړه کې یو ټاک وکړو مال چې حقیقت خبره ده ځکه چې هره مرغۍ پاڅي څوک څه نه وایه خو چې مړس پاڅي خلک وایي پلانې ځای ښکاري نو ګوره کو هر څوک حرکت کوي خو چې باجي حرکت وکړو او یا مولا حرکت وکړو دا مولا دا باجي دا د خلکو رهنما ده دې پسې اقتدا کوي اوس مثلا په ما پسې د امت ولاړ دی زمونږ په یو الله اکبر باندې ټول کلی ښکته کېږي او پورته کېږي په یو الله اکبر باندې ټوله ملک ښکته کوي پورته کوي دا د عالم او د امام له الله دا عزت ورکړی ګنې منډه که دا خان دا ملک دا افسر دا کرنیل دا بریګیډیر دا وزیر اعظم دا د په الله اکبر څوک په ځان پسې ښکته کي او دا غریب مولا چې خپله کوټه به هم نه او په جیب کې به یې کیریډی راتاویږي خو ده چې الله اکبر ووایه ټول خلک به ښکته او د الله نبي م ویه چې وليؤمکم قراؤکم قاریان به امامت کوي بل سړی به یې نه کوي مخکې کېږي به قاریان عالمان به مخکې کېږي نو چې اوس قاري زمونږ بېګړاو شي او عالم زمونږ بېلارې شي نو موږ به په چا پسې اقتدا کوو یو عالم لیکلی دی وایي دا دنیا باغیچه ده او دا الله په 5 ګلونو ښایسته کړې ده پاکې یو ګل چې دی که نه نو دا د څه دی پاکې یو ګل د علما دي نو عالم لیکلی دي چې عالمان کله بېګړاو شو نو موږ به اقتدا په چا پسې کوو چې عالم بېګړاو شي نو زه به څوک په دلیل کې پیش کوم خلک خو موږ په دلیل کې پیش کوي نو چې باجي بېلارې شوه او د باجي په کپړې دا داسې شولې چې هغه نازیبه شوې د هغې لباس د هغې جامه د هغې لوپټه دا نری شوه د هغې پرده نه شوه نو موږ باګیله د چا نه کوو او زه به په چا پسې
زه د جمعې په شپه به ما سوال او جواب کو، دا یو میاشت یوه نیمه وشوله چې بند شوی دی سوال او جواب. پاکې ما ته چا یو خط را لېږلی و، خط کې دا لیکلي و چې یاره داسې عالم یا داسې قاري یا داسې عالمه باجي چې د هغې په خپله باندې عمل نه وي، یعنې باجي دا د هغې لباس باریک دی، د هغې لوپټه باریکه ده، د هغې دا غاړه ایږدله ده، آیا د داسې باجي نه سبق ویل دا جایز دي؟ نو ما جواب کړی او مال بالکل حرام دي، ناروا دي. ولی؟ ځکه چې تبا امام عبدالله بن مبارک رحم الله وی الاسناد من الدین، وی دا سند نه دی، دا استاز دا دین دی، استاز د شاګرد لپاره دینی. نو وی چې کله دا استاز نه وي نو خلق به په دین کې څه ویلې، د ځانه به حدیث جوړولې، د ځانه به ترجمه کولې، دا خو اوس استاد سناسي ترجمه ته نه یاد کی. نو ګوره دا دین دی، نو چې ستا دین بی دینه شو نو څنګه تی دین یادې؟ اخو دین یې ورته ویلې، سند دا دین دی. نو چې ستا سند بګړاو شو او ستا استاد بګړاو شو نو بیا وی ته ګوره چې ته دا علم د چا نه زده کې، ځکه وی چې په شاګرده او په شاګرده کې د استاد اثر را پیدا کیږي، چې څنګه ګټئ هغه شانې کربوړئ، چې څنګه استاد یا اقرنګ ګوره دا شاګرد کې دا صفات الله را پیدا کوي. نو بهر کې منګ او تاسو له خو ډېر احتیاط پکار دی چې ما او تا قرآن خلکو ته ښایو، حدیث وایو او طالبات یا دا قرآن کریم وای، نو چې ستاسو لباس ګوره کو اوس هم باریکیه چې توبه وباسئ، خو هېڅ څه عمل کړی که نه بس توبه وباسه، خو لیکنه چې آینده کې ګوره د دې نقصان نه خبر شي او بیا هم داسې حرکت کې، نو ګوره دا ډېره د نقصان خبره ده. عایشه رضی الله تعالی عنها نوي کور ته ورننوتلې، د هغې دا جامې نری وي. عایشې رضی الله تعالی عنها وفرمایله ویل تاسو مسلمانان یې وی؟ هغې ویل آو. ویل دا لباس خو د مسلمانانو نه دی، دا ستاسو دا جامې ویل دا د مسلمانانو دي؟ اول ویل لباس د مسلمانانو کوي، نو وروسته زما سره ملاقات کوئ، یعنې زنانه وي بې پرده زنانه عایشې به یې به کور ته نه پرېښودلې. یو ورځ زنانه رالې د هغې سره ماشومه وه او ماشومه نابالغه وه او د هغې په سر باندې لوپټه وه. په حدیث کې راځي عایشه به یې ورپاڅېده او لوپټې ته په مین دوه ځای کړه، چې لوپټې څیرې کړله او کوټې ته ننوتله او خپله لوپټې وله په بدل کې ورکړه. ویل دا کومه لوپټه چې ورته په سر کړې ده، نو ویل دا لوپټه د مؤمنې نه ده، او ویل دا کومه لوپټه مې چې ورته په سر کړه نو دا د مؤمنې لوپټه ده، دا لوپټه په سر کوه. دې وجې نه ګوره قرآن کریم دومره تاکید کړی چې د زنانه د پښې کړپ ته هم ستر ویلی. الله وی ګوره دی به دا پښه په ځمکه باندې په تیزه نه وی، ولا یضربنا، الله وی ګوره دی به نه وی دا ځمکه بارجلهن په خپلو پښو باندې، ولې چې د سینډل کړپې نارینه وانه وړي. د دې د وجې نه فقها وایه چې زنانه به داسې چپله نه پښو کوي چې د هغې تلې وچي، چې چېرته دا په لاره روانه او کړپه ونه کي، دا به د نرم تلی والا چپله پښو کوي. دومره تاکید قرآن کې الله کړی دی، دا فرضي مسله ده. بهر کیفه مسله مې دې پورې راغستې وه چې د مخکې صورت سره هلته الله ویله چې د کافر سه بایکاټ وکړه، د مشرک سم بایکاټ وکړه. الله وی زه به له نصرت هم درکمه او الله وی دین به هم دله غالبه کم. نو چې اسلام مغلوبه دی او زمونږ سره مرسته نشته نو نقصان زما او ستا دی. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم لعن الله دا الله لعنت دی بالرجال فاغ سړو باندې، فاغ سړو دا الله لعنت دی المتشبهین بالنساء چې هغه ځان سمیا د زنانو سره. ای د الله نبی وی لعنت په هغه سړي ورېږي چې هغه پیزار پښو کړی دی د زنانه، لعنت په هغه سړي دی چې هغه
جامه اغوستې ده د زنانو. لعنت په هغه سړي دی چې هغه شکل او صورت جوړ کړی دی په شان د زنانه. او د الله نبی وایي لعن الله المتشبهات بالرجال، لعنت د الله دی په هغه زنانو باندې چې هغې ځان سم کړی دی د نارینهو سره. اوس ګوره د زنانو د نارینه جامه یو شوې ده. بازار له لاړ شي سپینه جامه چې دا ده د دې نه زنانه هم کمیس او پرتوکۍ او منګې هم کوو چې دې یو شان کړی. د دوو جامو نه پیغمبر منع کړې ده. دوه جامې به نه اغوندي، لکه زه اوس دوه کمیسه واغوندم. چې د کم شي نه منع کړې دا حرامیان یهودیان هغه څیزه دی مخالفت کوي په من کې دا ګډیه او رانه باسي چې یاره دی په دقه مخالفت عمل وکړي. رسول الله فرمایي دوه جامې به نه اغوندئ. اوس ګوره نری جامه وایي لاندې تې شمیس دی، دوه کمیسې ور اغوستي. دوه کمیسو والا باندې د الله لعنت وریږي. دوه کمیسو والا جامه به نه اغوندي. دا یهودیان آرامیتوب جوړ کو، هغه جامه نری کړه، لاندې وله بله راویستله، وایي دا شمیس وسه اغونده. پیغمبر منع کړي، هغې خلاف. رسول الله فرمایي تاسو به پسې شئ په هغه خلکو پورې چې ستاسو نه مخکې تېر شوي. لتتبعن سنن الذین، د الله نبي وایي تاسو به روان شئ د هغه خلکو په طریقو چې ستاسو نه مخکې دي. لویش په لویش او ګز په ګز او قدم په قدم. نو د الله پیغمبر ته صحابي وایي دا به یهودیان یي. نو وایي نور څوک یادوم؟ دقه یادومه که نه چې ټول نقش او قدم به هم د یهود او د نصارا وشي. زمونږ ټولو کورونو ته هسې د مسلمانانو خویندې میندې پکې دي، خو ګوره جامې ټولې د یهود او د نصارا دي. نو بار کیف عمل به کوو په قرآن او حدیث باندې. الله رب العزت به لاله غلبه هم راکوي او الله رب العزت به لاله فتح هم راکوي. او که عمل هم ونه کړلو په قرآن او حدیث باندې هسې رواج هم ته جوړ کړو نو الټه به رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وایي ناکاره سړی د قیامت په ورځ هغه سړی دی چې هغه په دین باندې پوهېدلو او عمل یې پرې نه کولو. یعنی چې ښه خبر دی او بیا هم پرې نه عمل نه کوي. نو چې ما او تا خبر یو دا د فردي آیاتونه به م ویلي، په دې فردي په آیاتونو باندې به عمل کوئ. اذا جاء نصر الله، کله چې راشي امداد د الله تعالی، والفتح او غلبه د اسلام راشي. ورأیت الناس، تبوین خلق لرا، یدخلون فی دین الله، چې داخلیږي به په دین د الله کې افواجا ډلې ډلې. چې اسلام غالب شي خلق به په اسلام کې ډلې ډلې جماعتونه داخلیږي. اوس اسلام دومره مغلوبه دی زما استاد لاسه چې مسلمان د اسلامي ملک نه کفري ملک له منډې وایي. یعنې ډېرو خلکو نه ما داسې واورو د دې انقلاب په باره کې. ما ته یو کس د انګلینډ نه ټلیفون وکړو، زما ملګری دی، هلته دی کلاس فیلو مې و. ټلیفون یې راته وکړو، ما ته ویل چې یو خبره ته کوم خفه کېږي خو به نه، ما لس خو وکړه. ویل منګه د انګریزانو په ملک کې وو او د انګریزانو په محله کې مې وو. اوس کو تاسو راته ویل کافر ووایي او که مسلمان. خو زه ته یو خبره کوم، د انګریزانو د کافرو په ملک کې ویل دلته سپیتم امن دی. او ویل د اوسه پورې منګه چې زما د 18 کاله وشو، نو ویل د اوسه پورې نه منګ چاته ضرر رسولی او نه منګ ته چا رسولی. او ویل دا تاسو خو مدرسې هم چلوئ او دینونه هم کوئ او تبلیغونه هم کوئ، ویل په تاسو دا حالت څنګه رال؟ نو خبره خو یې ګوره د خپل عقل مطابق برابر کړې وه. نو ما ورته وویله، ما ویله زه د قرآن او د حدیث کې ځو نو بیا خبره اوږده کېږي، خو ما ویل لنډه خبره تپوس نه کومه. ما چې د شیطان نه پیدا نو شیطان یې ګمراه کوي؟ ویل نه. نو ما الغاسم شیطان نه پیدا دی او شیطان دی. نو ما دغه د شیطان زامن دي، د شیطان نه پیدا نو شیطان په دغه څه کوي؟ شیطان او ابلیس خو په هغه سړي پسې نښتی دی چې کوم سړي کې دین دی. دا دین زمونږ نه درې کوي. دویمه خبره مې ورته دا وکړله، مال دا امتحان چې الله وایي
الله وی لیبلوکم، او بل ځکه الله وی لنبلونکم، خامخا به امتحان علما. نو دا امتحان یې موږ ته ویلې کو کافر او بوش ته ویلې؟ دا خو یې موږ ته ویلې امتحان الله وی ستاسو علما، هغو ته یې نه دی ویلي. هغو ته خو بس دا دنیا ده او مزید او چرچی دي څه به کوي. دا یې موږ ته ویلي دا امتحان به په موږ راځي. نو مال پتا امتحان نه دی، امتحان په موږ دی. موږ الله امتحانوي چې ورېږه دا مسلمان د دې مسلمان سره څه رویه کوي، او د دې مسلمانه د دې مال په باره کې څه رویه ده، د دې په دې وخت کې نظریت څه ده، د دې په دې وخت کې عقیدت څه ده. دا د اسلام خیرخوا دی، د مؤمن خیرخوا دی نه دی. دا خو زما او ستا امتحان الله علي، دا خو د کافر الله نه علي. نو بار کیفه مسله دا نه چې اسلام نه خلق متنفره دی. ولی؟ زما او ستا د وجې نه. او څه موږ د اسلام تشریح غلطه وکړه. ګوره یو په خوله باندې د اسلام تشریح ده چې زوام اسلام ښه شی دی، د امنیت دین دی، او یو عملی شکل دی د اسلام. د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د یو یهودي قرضه وه. هغه یهودي ټیم د قرض نه و پوره. یهودي را روان شوی دی او د رسول الله سلام ګریوان ته لاس واچاو. وی ماله مې قرضه را. رسول الله سلام ورته ویله ویل ګوره د قرض دا طریقه نه ده، دا ته چې کومه مطالبه کوې ستا خو لا ټیم هم نه دی پوره. عمر ناست دی، هغه ویل د الله دشمنه ده، خو د الله رسول دی او ته ګریوان ته لاس اچې. رسول الله سلام وفرمیل عمره تاله دا جمله نه وه پکار، تا به ویلې وي چې د الله پیغمبره کو د دې سړي ټیم د قرض پوره نو قرض وله ورک، او د قرضداري ته به دې ویلې وي چې د قرض دا طریقه نه ده، دا ته چې په کومه طریقه مطالبه کړي. نو هغه سړي ګریوان پرېښوس، ویل کلمه راته ووایه، ځکه چې په تورات کې د پیغمبر صفتونه ما کتي او په کې یو صفت دا چې د پیغمبر صبر به په غوسه باندې غالب وي، یعنې دا به صابره سړی صبرناک. ما ته پته وه چې ما دا بې ځایه مطالبه وکړه او ما زیتیم وکړو، خو ستا دا صبر ما معلومه و. نو ګوره د پیغمبر د اخلاقو نه یهودي متاثره کېږي یو کلمه وایي، او نن سبا د مسلمان د اخلاقو نه مسلمان متنفره کېږي او کفر لځي. دومره شی الټه شوی. په کار دا ده چې د اسلام د مسلمان د اخلاقو نه، د مسلمان د ګاونډ نه، د مسلمان د لباس نه، د مسلمان د شکل او د صورت نه، دا مسلمانان دا کافر ته نه متاثره کوي چې مړه داسې مسلماني پکار ده. اوس خو د الله هم دماغ کې موږ په پیسو باندې د یو بل نه غوږونه خورو. پلار زوی را ایسار کړی، زوی پلار را ایسار کړی په پیسو باندې، او دارنګه په کور کې دغه حالي زمونږ او ستاسو دا ولي د ګاونډ خو پرېږدوه. رسول الله سلام له یو صحابي رالی، وی د الله پیغمبره د جنتي سړي علامه به څه چې یو سړی په دې دنیا کې سړی پیژني که نه چې دا سړی جنتي دی. نو د الله نبي وی د هغه علامه دا ده چې د ګاونډ تپوس یې وکړه، کو په ګاونډ کې خلکو صفت کاو نو دا سړی جنتي دی، او که په ګاونډ کې خلکو بد بیانول ته پوه شه چې دا سړی جهنمي دی. او بیا رسول الله فرمایله چې لا یؤمنو، هغه سړی مؤمن نه دی، لا یأمنو جاره بوائقه، چې د دا د ضرر نه ګاونډي محفوظ نه دی. د الله پیغمبر نه یو صحابي تپوس وکړو، ویل د الله رسوله یوه ښځه ده او ویل هغه ډېره منځګزار او تهجدګزار او روژهداره ده، خو ګاونډیان ترې نه ډېر تنګ دي. د الله رسول ویل جهنمۍ ده. بیا بل صحابي تپوس وکړو، یا دقه صحابي تپوس کړی چې د الله رسول یو زنانه ده، منځونه یې کم دي خو د هغې نه ګاونډ ډېر خوشحاله دی. رسول الله وفرمایل دا جنت بیبي ده، دا جنتي ښځه ده. نو ګوره د ګاونډ لحاظ ساتل پکار دی، په کور کې خیل ساتل پکار دی چې زما او ستا د کور حالات څنګه دی. نو اسلام له به خلک ډلې ډلې راځي، هسې نه چې زما او ستا د علم او د تبلیغ باوجود او د طالب العلمۍ باوجود خلک متنفره، نو بیا به خلک وایي مړه وایي په داسې دین څه کې. نو الله یې ډلې ډلې به خلک راځي. دا د را روانې زمانې سره هم لګي. تاسو به څه کوئ؟ دوه کاره کوه. الا فسبح بحمد ربک، پاکی بیانوه د ستاینې د رب، واستغفره،
او بخنه غواړه د فاره د امت. ځکه پیغمبر خو معصوم دی که نه، دا نه ګناه نه کیږي. دلته ورته ولې وایي چې بخنه غواړه؟ دا د امت دپاره وایي، او رسول الله به امت له بخنه غوښته. او یا مطلب یې دا دی، امام قرطبي وایه رحمه الله چې نه د خپلې درجې د چوتولو دپاره. نو کله کله سړی ګناهګار نه یا خو ذکر او اذکار او استغفار چې کوي نو درجې پې اوچتېږي. نو د پیغمبر استغفار دپاره د درجې د اوچتولو دی. او زما او ستا استغفار و استغفار ته محتاجه دی. زمونږ استغفار د ګناه دی، نو استغفار به ډېر کې. انه کان توابا، یقینا د الله تعالی توبه قبلونکی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابي لهب وتب. سورت لهب دا مکی سورت دی، او دا سورت د دې سورت نه ذکر وسره راوړی دی. الله وایي د هغه سړي حالات وګوره چې هغه په دین باندې عمل نه دی کړی. نمونه ته الله وایي ښیم. الله وایي چې په دین عمل کړی دی، د هغه حالات هم وګوره، هغه وروسته سورت کې ذکر کوي. او چې په دین عمل نه دی کړی، الله وایي د هغه سړي علامه او نښه وګوره او حالات یې وګوره. بعضې علما وایي چې نه، الله د نصرت وعده وکړله، نه الله ته اوس د نصرت نمونه ښیه چې د نصرت نمونه مې دا ده، الله وایي دشمن به دله تاسو نسکم او تباه به کم. نو نصرت مې دسه وکړو پیغمبره، وعده مې دسه کړې وه د نصرت او د امداده. نو امداد یو دا چې دشمن د الله هلاک او ختم شي. ابو لهب دا د رسول الله سلام تره دی، او د ده نوم خپل عبدالعزا دی. خو د دې درې وجې ابن جوزی رحمه الله ذکر کړي دي چې د دې درې وجو نه د په قرآن کې نوم نه دی راغلی خپل. یو وجه دا وله ذکر کړې ده چې دا نوم د شرک دی. دا عبدالعزا معنی د عزا بنده، او په قرآن کې شرکی نومونه نشته. لکه په قرآن کې د فرعون نوم او د حامان شته او د قارون هم شته، لیکن دا شرکی نومونه نه دي، دا نوم دی صرف. او عبدالعزا چې دی نو د عزا معنی ده دا یو فیری و، دا د دی اله و، دی به عبادت کو. او دا یو دربارو چې کله مکه فتح شوله نو خالد بن ولید ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لاړ شه او د غزې وران کا. نو چې کله خالد بن ولید لاړې هغه مقام لاړ، نو غزې وران کو. ویل څه دي ولیدل واپس رالی؟ ویل نه. ویل منډه په دویم ځل لاړ شه. چې په دویم ځل کله لاړې نو د هغې نه یو بربند بنیادم راووت، او د هغې دا ویښته د پښو ته رسېدلي وو. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته په توره سر ووه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لرالی واپس، دا حالات یې ورته بیان کړه. د الله نبي ویل تلک العزا، دقه عزا پیری وه. بس ته نن نه هېڅ به د عزا څوک عبادت نه کوي. دا کله کله په دې خونانو کې او د درګاهونو کې دا پیران ننوځي. دا نورې واقعات هم دی د قوم تبع په باره کې هم راځي، او دارنګې د یمن یو علاقه وه د هغې په باره کې هم راځي چې د هغې به هم د کاڼو بوټو عبادت کولو نو پیران به پکې ننوتي. د هغې به ورته اوازونه کول. د هغې د وجې نه به دی ویل چې دا زمونږ اله دی او دا په علم غیب ورسره دی. نو اکثر به مشرکینو دغه عزا ته د خپلو بچو نسبت کو. نو عبدالعزا یې ابولهب ته وه، نو ځکه یې وله نوم رانهوړه، ابولهب یې وله راوړی. ابولهب ابو په عربۍ کې پلار ته وایي، او لهب دا د اور لمبې ته وایي. نو د دې معنی د پلار د لمبو. نو دا یې ورته د ښایست نه وه، دا ښایسته و. نو ښایسته و باندې کار نه کېږي چې ایمان د پکې نه و، او نه د پیغمبر په خپلوالۍ کار وشو، او نه د پیغمبره په تروالۍ کار وشو. دین د پکې نه و. الله وایي د جهنم لمبو له بځي. د بدر نه 7 ورځې وروسته په ده باندې دانې راوختلې، او هغه لاعلاجه بیماري وه. څه ورځې په کور کې پروت او بیا مردار شو، او بیا یې وله په پښه کې پړی واچاو، او یو کندې ته یې راښ کړو، او د کلي خلک یې ورته راټول کړو، او د ګټو بمباري پې وکړله. او په هغه ځای کې ما یې دا ځای لیدلی دی مکه کې، په هغه ځای باندې آبادي عرب نه کوي، دا چې په کوم ځای کې په ګټو وشتلی. او اوس هم لا غونته کې میدانګۍ دی،
په هغه میدان باندې عربه دا آبادي نه کوي. عذابونه چې په کم ځای راغلي نو په هغه آبادي دی نه کوي. نو دا د عبرت دپاره اوس هم پروت دی هغه ځای. نو دا نه د زمانې د جاهلیت چې کم غسل او یا د زمانې د جاهلیت چې کومه جنازه وه د دې رسم او رواج و هغه هم پې ونه کو. ځکه د دې عقیده دا وه چې بیماري په بل پسې پورې کېږي. نو د دې د وجې نه دا په ګټو باندې اوښتلی او مړ شلو. نو په کار باندې رانله الله د هغه تذکره کوي د دشمن د پیغمبره او د داعي د پیغمبره د داعیه د دشمن تذکره کوي. درې خبرې به یادې ساتي. د درې شیانو به خلاف نه کوئ. امام احمد بن حنبل رحمه الله قول دی دا یو به د الله د مرکز د دین د مرکز خلاف نه کوي. مدرسه جومات دې کې د الله دین بیانېږي. یو به ګوره د دې خلاف نه کوي. د مرکز خلاف دا ابرهه کړی او سورة فیل کې الله ذکر کړي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الله وایي کوم خلکو چې په جوماتونو او مدرسو بمباري کړې ده او چا وران کړي دي الله وایي د ابرهه نه عبرت والګندې اقا رنګ حال دی کوم. خدا الله مهلت ورکوي. الله وایي سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. الله وایي صبر وکړه وایي زه الله په دمه دمه نیول کوم. او یو څو عملونه داسې دي چې هغه به نه کوي. د هغه عملونو سزا الله انسان له په دنیا کې ورکوي. یو پکې ظلم دی. حدیث کې راځي چې د ظلم بدله الله په دنیا کې نه پرېږدي. د ظلم بدله د ظالم نه الله په دنیا کې اخلي. دا د مظلوم ته ښیي چې د سینه پې یخه شي. او یو د مور او پلار نافرمانه الله نه پرېږدي. دله دنیا کې الله سزا ورکوي. نور هم یو 15 عملونه داسې دي چې هغه سزا الله په دنیا کې ورکوي. نو یو به خلاف د مراکزو ګوره نه کوي. اکثر چې د جومات ګاونډي یا د مدرسې ګاونډي ګوره ډېر زیات اکثر نافرمانه لارو کوڅو کې هم ګوتې وایي او چې څه اوبه دي دی جومات او مدرسې ته راړولي. دا د دې حالي زموږ د مسلمان نه به څه ګیله کړي. به چې پېژاندو دی نه بس زه به لارې ته اوبه راچلي چې مسلمان ته د ده په تاریخ کې دا لیکلي چې دا به تکلیف رسوي مسلمان ته. حالان کې مسلمان له تکلیف ورکول دا حرام دي. وی جومات به وران کې او لاره به پراخې. جومات به ورانې دام عام دی او لارم عمومي ده. خو په لاره باندې خلک ډېر ځي او جومات ته مخصوص افراد راځي او په لاره باندې هر سړی ځي. نو وی جومات لږ تنګ که خو لاره پراخه که. نو لاره به پراخه پرېږدي. رسول الله سلام د صحابه لانجه وه په لاره. دا د مخکې نه دا خبرې شوي دي. ګوره رسول الله سلام لاړې او د الله پیغمبر 12 ګزه لاره پرېښوسته چې نور هم د مسلمانانو جنګ و. نو ویل 12 ګزه لاره به عامه پرېږدئ. نو 12 ګزه لاره کې 2 ټرکه ځي. دا عام اوس قاعده ده د فقه فقهاو ته مسایل لیستلي دي چې جګړه کله قاضي له راشي په لاره نو دا به جان پړتال والي چې دا د ګاونډ لاره ده او که نه چې د عام ګاونډ لاره ده نو دا به اوه ګزه وی او چې عمومي لاره ده نو دا به 12 ګزه چې چاته تکلیف په دې کې نه. بهر کې په مسله مې دا کوله چې د مرکز خلاف به نه کوي. که د مرکز خلاف دی وکړو نو الله وایي د ابرهه واقعه ورسره ګوره. دویم به خلاف الله وایي د داعي نه کوي. د داعي خلاف به نه کوي چې د الله دین له دعوت ورکاو. یعنی دعوت یې چلاو د الله د یووالي خبره یې کوله. قرآن یې بیاناو سنت یې بیانول او تا هغه باندې یا الزامات لګې او یا وې د ده خپل اغراض دي او کله یو خبره کوي کله بله. ځینې خلکو کې دا امراض پراته. زه هسې د طور د عبرت یې وم. زما یو شاګرد دی هغه ماته وویله زه یو ځل جیل ته لاړم. نو چې جیل ته لاړم نو زما یو شاګرد دی هغه ویل ما د څه خپلو خلکو نه واورېدله. ویل ما ته به ویل چې موږ درته نه ویل چې دا سم نه کیني دا سړی به سموي. نو ویل ما به ورته ویل چې زه څه مسله نه ده دا خبره نه ده. سړی لاړ شي یوسف علیه السلام په څه کې تللی 2 کاله خوار نه و تېر کړي. زمونږ بعضې خلک وایي یاره وایي چې اوږې خوړلې نه وي د خولې نه یې بې نه ځي. نو یوسف علیه السلام کومه اوږه خوړلې دا څه به څه کوي. او رسول الله چې د کلي نه شړو نو هغه کومه اوږه خوړلې وه. او صحابه کرام چې مهاجر کړل او ټول هر څه یې ترې واغېستل نو هغو کومه اوږې خوړلې وي.
لاول ګوره قرآن ګورئ زه کله د جمعې په مانځه کې وامه خلکو ته وام د الله بندګانو هسې نه چې مانځه له راځي او د اسلام نه کنګال شوی د خولې ته تاله واچوه عقیده برابر که چې قرآن حدیث باندې نه پوهېدې په ځینو مسلو کې ګوتې مه ووه او نه په چا چې تحقیق درته نه و د یو سړي په باره کې نو په هغې په الزام کې شریکت مه کوه نو یو به څه نه کې یو به په داعي پسې خبرې نه کې نو بیا چې کله زر عالمه زر عالمه نو وی ما کور ته منډه واله وی چې کور ته څنګه لاړم خپل خپلوان مې وی ناس وی ما ورته وویل چې ما ته نه ویله چې څه پکې نشته دی بېرته به راځي وی یو دم مې راپسې پلار را منډه کړل چې کېنه مرداره دا خو د انډیا او د پاکستان جنگ دی او دا کم علما چې مقررین دي او دا خلک یې بیانونه ډېر اوري دا د ځان دپاره جوړوي نو ویل ما ورته وویله چې تاسو خو په یوه کې هم سړی نه پرېږدئ چې جیل له لاړی وی سم نه و چې اوس راځه چې اوس وی چې د انډیا ایجنټ یې جوړوي عجیبه غونته کې کار دی دوه وخته مې د جمعې په مانځه کې وویل ما کو په دې وخت کې دجال رالی که نه نو ما زمونږ خلک به یې کور ته په زور رانه باسي چې لاول زما انټري وکړ داسې امتحان د باندې را روان دی رسول الله فرمایلی دی چې لکل امت فتنه و فتنة امتی المال د هر امت دپاره امتحان دی او زما د امت امتحان به الله په پیسو اخلي دا پیغمبر صلی الله علیه وکاله مخکې ویلي ده او دا خبر هم ده چې د الله نبی وی ګوره امته نه د باندې یریږم چې تاسو به د قادسالۍ نه مړه شئ او یا به د باندې قاتونه راشي نه نعمتونه به د باندې ډېر شي مس به شئ نو چې مس شویه نو د الله ګناهونه به کوئ وسه چې لا غونته کې بسه پیسې ورسره کېږي نو دومره تخته به نابالغه بچي له اخیستې او په 560,000 روپۍ دا یو موبایل دی دا زمونږ د مالدارۍ اثرات او لور له به هم دومره تخته اخیستي انګور له به هم دومره تخته اخیستي او چې ګورې نو انګور به یې ځان له په ټیک ټاک کې ګډېږي لور به یې ځان له په ټیک ټاک کې ګډېږي او بچی به یې ځان له ګډېږي دا خو د الله پیغمبره 1400 کاله مخکې وویله چې امت ته د قات او د مال د کموت نه نه یریږم د مال د پراخۍ نه یریږم چې مستی به بیا کوئ او چې مست شویې نو الله به هم هلاک او تباه کړي لکه څنګه چې مخکني امتونه تباه شوي نو به هر کیفه یو به د داعي خلاف نه کوي د داعي خلاف به نه کوي سعد بن ابي وقاص یو صحابي و او بعض یې سعد رضی الله تعالی عنه ذکر کړی د باندې یو بوډا الزام ولګاو عمر رضی الله تعالی عنه له لاړ او شکایت یې پې وکړو او هغه کارونه په ده کې نه و یو شکایت دا ویل دا د پیغمبر په طریقه مونځ نه کوي سعد ویله چې زه خو هغه مونځ کوم چې پیغمبر کړی خو ویل زه صحیح ده خیرې ورته وکړلې ویل الله دې عمر ډېر کا مر دې د باندې ویل الله نه راولي عمر دې الله ډېر کا او الله دې په فتنو کې مبتلا نو هغه سړی هغه خیرې ولګېدې د دغه داعي د سعد رضی الله تعالی عنه او روایتو کې راځي په تاریخ کې چې دغه سړی دومره بوډا شوی او چې دا وریځې به په دې سترګه ښکته راولېدلې وي لکه دا وریځه به وایي چې څوک به یې کتل نو دا وریځه به یې چوتوله او په لاره کې به ناست او جینکۍ به یې سکونډلې او په جینکو پسې به یې منډې والې او خلکو ته به یې ویل چې زما نور عمل نشته خو د سعد خیرو والی نو کله کله ګوره د یو داعیه او د یو ولی د الله خیرې دې ووایاستې نه چې د ځمکه سې د ځمکه کې وره دا به فکر کې چې هسې نه علماو ته یا داعیانو ته ضرر ونه رسې دویم کار به دا نه کوي او دریم کار چې دی نو دا به یو امام احمد بن حنبل له مولا ذکر کړي دی چې د قرآن خلاف به نه کوي او دریم یې دا ذکر کړي ده چې د عام اولیاء الله خلاف به نه کوي یعنې عام اولیاء الله چې د الله دوستان نیکان او بزرګان خلک یې نو د هغې خلاف مه کوه دنیا کې الله سزا ورکوي نه الله چې څوک د هغې خلاف و د هغې حشر ته ګوره تبت یدا ابي لهب وتب تبا دې شي الله ویه دواړه لاسونه د ابولهب وتب او تبا شلو دا یو خبر دی دا مخکې چې تبا دې شي او دا بددعا ده او دا وروسته نه دی دا مخکې بددعا ده او دا وروسته خبر دی یعنې تبا شوی نه دی خو الله پې مهر ولګاو چې وتب او تبا شو نو دا خو ووره دی بیا دا خو ډېر د دې آیات نه وروسته بیا ده باندې دا مرض ولګېد چې دا آیات کله رالی د ښځه وه ام جمیل نومې وه او دا آیاتونه یې اورېدلي و رسول الله پسې را روانه وه او رسول الله سلم او ابوبکر
دا ناسو یو ځای د کعبې سره. نو ابوبکر ته وایي رسول الله سلام، ابوبکر ته ویله، ابوبکر ویل رسول الله سلام ته ویل ام جمیل روانه ده د ابولهب ښځه او ویل نیت یې راته داسې خراب ښکاري. نو د الله پیغمبر ویل دا ما نشي لیدلی. نو چې کله راله نو ملائکو پیغمبر پټ کړو، دواړه یو ځای ناست دی، پیغمبر نه لیدو. ابوبکر یې ولیدو، ویل صاحب دې څه شو ملګری؟ نو هغه وی ولې؟ ویل موږ ته یې خیري کړي او زمونږ په باره کې آیاتونه وایي، دا آیات یې ورته ووایه. او ویل رسول الله ته به مزمم وه، د پیغمبر نوم دی محمد، د محمد معنی د صفت کړی شوی، د مزمم معنی د بد بیان کړی شوی، دا به ورته ضدن وه. نو رسول الله سلام وفرمایل چې الله رب العزت د دې پلیت خلو باندې زما د پاک نوم نه جاری کوي، دی محمد نشي ویلی، دی به مزمم وه. او دا شعر یې ویله، ویل مزمما ابینا و دینه قلینا، ویل د مزممه انکار کو او د دین نه نفرت کو، دین ولا نه منوي، دا به ورته ووایي. الا تبت یدا ابي لهب وتب، تبا دې شي دواړه لاسونه د ابولهب وتب او تبا شلو. نو چا ویل دا خو ملک سړی و د مکې او مال او اولاد الله ورکړی، نو څه په کار رانل؟ نه، الله وایي ما اغنا عنه ماله وما کسب، فایده ورنکړله ابولهب ته ماله، مال د ده، وما کسب او نه بچو د ده. چې دین نه نه به اولاد په کار راځي نه به مال، او چې دین د پکې و دار څه به په کار راځي، به پیسې هم کار کوي چې صدقې دي کړي، او اولاد هم بیا کار کوي چې دین دې پې زده کړی، او چې دین دې پې نه وي زده کړی والله کو په کار راشي. ما د یو سړي جنازه وکړله، مخکې دا خبره ما ډېر هم کړې. نو ما ته یو کس ویل دا زوی په دې پلار پسې ډېر خفه دی، زمل الله دې وله صبر ورکړي. چې موږ جنازه په بایپاس کې وکړله، زه پسې شاته را روان یم، سګرټ یې راواغست او لیټر یې پسې ولګو، مال بابا خو یې دوګی، دا د ده خفګان و. اوس ته پسې غټ خفګان دا دی چې د جنازې نه دې ټیک ټاک جوړ کړي، دوی خفګان اوس دا دی. او دوه درې ورته کېنولې، وایي د بابا د جنازې ویډیو وکیه چې یاره بیا خلک کوي چې دومره شرکت یې پکې خلکو کړی. دا قرآن مې مخې ته پروت دی چې جنازه د باندې څوک ونه کړي او سپي دي وخوري او عقیده دې برابره ده، ام جنت دې ځای دی. دا به یاد ساتي، په جنازو څوک نه بخل شي. خو بخلی شولی نو د عبدالله بن ابی بن سلول جنازه رسول الله په خپله کړي، او رسول الله سلام چې جنازه وکړله او را واپس شو، په لار کې په آیات رالی، الله وایي دا خو یوه جنازه ده، پیغمبره چې اویا جنازې وله وکړم نه یې بخمه. دا خو یوه جنازه چې د پیغمبر جنازه یو سړی جنت ته نشي بوتللی او نه یې بخي، نو څه کې زما اوسه جنازه به او د صحابهو جنازه په پیغمبر پسې صحابه ولاړ دي او پیغمبر په خپله جنازه پړاوی، نو هغه سړی نه دی بخلی شوی. په جنازو کې بخل نه شرونو ښه، اصل عقیده ده و عمل دی، خپل عقیده برابر که، عمل دی برابر که. جنازې پرېږدوه، دا ځینې خلک وایي بې جنازه، بې جنازه نه وایي سین ته یې ګزار که، هېڅ اړه نه ده. جنازات په شهداو د سره جنازه شته دی نه، شهید باندې موږ جنازه کوو که نه، په حدیثو کې به دی جنازه نشته، دا خو موږ هسې کوو. او غسل هم وله نشته، څنګه چې وله غسل نه وي داسې د شهید جنازه هم په اسلام کې نه وي. ډېر شهیدان صحابه شوي دي، رسول الله په جنازه نه ده کړې. د شهید جنازې ته ضرورت نشته دی، ولې جنازه د ایله ده چې بخښنه د الله نه وغواړي، او د هغه څه د وینې د قطرې د څاڅکي نه هغه تللی دی جنت. دا خو حدیث صحیحه دی چې وینه لا تللې نه ده ځمکې ته، او د الله نبي وایي دا جنت ته تللی دی. او اووه کسان داسې دي په یو روایت کې 12 راځي چې دې څه الله حساب نه کوي، یو پکې شهید دی، د څه حساب کتاب نشه چې څه دی کولی او ځواني دې څه کړله او مال دې څه کو، دا حسابونه ده د څه چې شهید څه الله نه کوي. نه الله وایي نه مال په کار رالی او نه اولاد په کار رالی. سیصلی نارا لظی دی چې ننوځي اور ته، ذات لهب لای خاوند لمبو دی، وامراته ولای ښځه د ده حمالة الحطب بارونکې د ډکو وه. یو مطلب یې دا د چغلخورۍ نه کنایه ده، دا چغلخوره وه، بس دوه په جنګ اچلی او دا په زنانو کې غټ مرض، بس چغلي کول د یو خبرې یو ته کول او د یور د انګور ته کول او د انګور د یور ته کول، او بس خري په خري ټول عمره. دا صفت په چا کې و؟ قبیحه ده د ابولهب په ښځه کې و. الله وایي دا سبب د جهنم دی.
حدیث کې راځي د الله نبی وی لا يدخل الجنه قطات، چغلمار سړی به جنت ته نه راځي. اله به راځي چې کله د جهنم وینځي او پاک دي کې نو جنت ته به ځي. او چې جهنم کې غوپې نه وي درکړی او چغلې دې کړی وه نو ګوره جنت ته دا راتللی نه شي. نو د دې عمل نه ځان ساته. رسول الله فرمایي وی غیبت دا د زنا نه سخته ګناه ده. و زنا د الله حق دی او دا دغه چې ده د غیبت دا د مخلوق حق دی. چې کله هغه سړي نه وي معاف کړی نو الله دې نه معاف کوي. په حدیث کې راځي رسول الله سلام فرمایي وی غریب سړی څوک دی؟ صحابه ویل غریب هغه دی چې دغه څه درهم او دینار نه د الله پیغمبره. نه ویل دا غریب نه دی، غریب هغه سړی دی چې د قیامت په ورځ راشي او نیکۍ کړي، منځونه، روژې، ذکرونه، حجونه، دا عملونه یې کړي او عملنامه وله تشه ورکړي او دا الله ته ووایه چې زما نیکۍ څه شولې، نو الله به ورته ووایه چې د پلاني د غیبت کړی او د پلاني د چغله کړې وه، پلاني ته د کنځل کړي او پلاني له د تکلیف ورکړی و، ستا نیکۍ هغو له ورکړی شوي دي ستا د عمل په بدله کې. نو تا ته عملنامه تشه پاتې شو. او که چېرته د ده د عمل د ده د نیکو د عمل نه پوره کړی نو وایي د هغه خلکو ګناهونه به راوالي او د دې سړي په سر به یې ورباري کړي. نو هغه به ګناهګار یي، ستا د نیکو په وجه به جنت ته لاړ شي او تا به چغلین او غیبتونه او د کنځلو کې ټول وخت تېر کړی، د هغه ګناهونه به راپنډ کړي او ستا په سر باندې درواچوي او ته به جهنم ته لاړ شي. د الله نبی وایي د ټولو نه غټ غریب سړی دقه دی. او اوس دا په موږ او تاسو کې څه دی؟ مرض دی. نو دا مه کوه، چغلخوري مه کوه. دویم قول دا دی چې دا جزا من جنس عمل ده. دې باندې علما پوهېږي وایي چې څه کاری هغه بریبي. دې به پیغمبر علیه السلام ته په لاره کې غنی اچلي چې کله به جومات ته راتو او کعبې ته به کله راتو او وایي دا عمل به د قیامت پورې د خپل خاوند سره کوي. په جهنم کې به دا د خشاکه ګېډې جوړی او د ابولهب په سر بېږدي د دې لپاره چې لمبه نور هم چوته شي. نو چې دلته دې څه کار د پیغمبر سره کړی وقه به د خپل خاوند سره د قیامت په ورځ کې، ځکه دا په عمل کې د خاوند سره شریکه وه. څنګه چې خاوند خلاف دی داسې دا ښځه خلافه وه. او دریم قول دا دی چې دا الله دې له بدله د پیغور ورکړې ده. اصل کې داسې وه چې دی به صحابو ته د فقر او پیغور دغه تانه ورکوله چې صحابه وایي موږ به دا ځای پته کوو، موږ په دنیا باچایي کوو دا او ویل د فقر او دغه نه اوس د دې شپه ویل نه تېرېږي. الله آیات راولېږو چې ته خو ملک سړی ستا ښځې څنګه د خره نه ډکي راوړل، ته خو دومره تپن وي چې د نوکران او غلامانو باوجود او د ښځې د حال دا دی. نو دا وله الله دې ته د پیغوره بدله په دنیا کې ورکړې ده. وامراته ولا خزاده ده حمالة الحطب بارون کې د ډکو وه فی جیدها په سډای کې حبلون رسی به وه من مسد د پټو د کجورونه. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. اوس الله دشمن تباه کړو، رکاوټ ختم شو، نو پیغمبر ته وایه د توحید اعلان کوه. اوس مسله کوه کوله ځکه مخکې به چې پیغمبر مسله کوله د ابولهب به په هر ځای کې رکاوټ. الله وایي دا رکاوټ ختم شو، دا مسله فرضي ده. اینې د توحید مسله خلکو ته بیانول دا فرضي مسله ده، ځکه په قل سره ذکر کړې ده. د الله د یووالي مسله دا په مسلمان باندې فرض ده. مشرکین رال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي موږ ته د رب نسب بیان کا چې دا د څه نسب دی. الله سورت اخلاص راولېږو چې زما نسب دا دی. عبدالله بن عباس وایي چې چا سورت اخلاص نه یاد کړی دا الله نه دی پیژندلی. چې سورت اخلاص په مقصد او په معنا د ځان پوهه کړو ته الله وپیژاند. په حدیث کې راځي یو صحابي رالی او د الله پیغمبر ته وایي د قل هو الله احد په مقصد نه پیږم. د دې څه مقصد دی؟ د الله نبی ورته ویل قل هو الله احد، هغه ویل نه پوهېږم. ویل الله صمد، ویل نه پوهېږم. ویل لم یلد ولم یولد، ویل نه پوهېږم. ویل لم یکن له کفوا احد، ویل اوس پوه شوم. ښه په دې کې الله خپل تعارف کړی دی چې زه یو یم او زه چاته محتاج نه یم او زما بچی نشته او زما پلار نشته او الله وایي زما په شان په دنیا کې مثل نشته. خو ویل دا مقصد دی. ویل د صورت دا مقصد دی. نو په دې کې الله زموږ سره خپل تعارف کړی دی چې تا دا وپېژنه دا ستا رب دی. ګوره
دا یو ذات دی، دا صمد ذات دی، د اولاد نشته، د پلان نشته او د مشابه نشته، نه په صفت کې د الله او نه د الله په ذات کې مشابه څوک نشته. په حدیث کې راځي چې لس ورځې، یو روایت کې راځي د ورځې سړی لس ځل وایي سورت اخلاص، الله به په دغه ورځ د هر قسمه مصیبت نه بچي. دا رضان سیاد ساتي چې هر قسمه آفت راتو الله به ستا د مال او د جان حفاظت کوي، چې د ورځې د سورت اخلاص لس کرته و. په بل روایت کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې 200 کرته سړی د ورځې وایي سورت اخلاص، د 50 کالو ګناونه به الله معاف د 50 سال. او د الله نبی وایي الا الدین، صرف قرض نه معاف کوي، نور ټول ګناونه معاف کوي، خو پردی حق په نه معاف کیږي، ځکه هغه به هغه سړی له ورکې یا به د هغه نه معافي غواړي. نور هم د ډېر فضایل دي. بل روایت کې راځي چې یو سړی د فقر شکایت کوي، یعنی د غربت شکایت کوي، نو دا صورت چې کله کور ته نوځي نو دا صورت دی وایي الله به د فقر ختم کړي، غربت به الله د کوره دا وباسي. نو بار کې د دې صورت ډېر زیات فضایل دي، کم از کم چې وس کېږي په 200 کرته او چې نه یا چې 10 کرته، خو خامخا دا صورت منګه په دې حالاتو کې خامخا ویرت کو دا وایو. قل تو پیغمبره هو الله احد، دغه الله یک یو ذات دی، الله صمد، الله بنیاز دی، الله به حاجت دی. صمد چاته وای؟ امام قرطبی وای صمد دا په غره کې یو غټه چی پرتای او دا واړی گیټی دی ته نخلی، چې کله دا غټه رارغړی کنه او دی غټه تنخلی، نو دی غټه ته صمد وای، دې ته پناهی حاصلای. د قرنګ مؤمن به په هر حال کې په الله پسې نه خلی، بچ حالان د باندې راتلا په الله پسې نه خلا، لکه ماشوم چې وای په مور پسې نه خلی او دا غي لمنې نیولې چې ترڅو پورې ته وصولی نه کړي نو لمن نه پریدي. د قرنګ به حدیث کې راځي یو صحابي وای چې د الله دروازه به نه پریدي تر هغه پورې چې څه دي وصول کړي نو، دا د الله دروازه ده. ځکه د عربی مقوله ده وای من قرع الباب لج ولجا، چا چې دروازه ټکولې ده نو دته کولاو شوی داخل شوی، خو دروازه خو به ټکې کنه، توجه به الله تکي. کله چې دا حالات الله را ولي ګوره دا ټول عذابونه نه په دې کې عبرتونه دي. نیکان خلق غافل شوي نو الله زلزله را ولیا چې نیکانو دا نور خو ګناونه کوي، نو تاسو ولې غافل وئ؟ نو دا نیکان الله ځان ته متوجه کوي چې ما ته به توجه وکړه، او الله دی ګناګار ولاد د توفیق د توبه ور کوي چې ته ګناګار غورا د دنیا د باندې الټا کوما، خو ته دا سکار وکړه چې ما ته توبه د دې ګناونو نه وباس. او الله خپل مجرمان کله نیسی، مجرمان پکې الله کله نیسی، هغه له عذابونه ور کوي. عائشه به تاسو کو چې د الله پیغمبر د خلق ملش په دې عذابونو کې، نو دا خو صالحان نیکان خلق بم پکې نو دا ولی. نو رسول الله تعالی صلی الله علیه وسلم ویل کل عبد یبعث علی ما مات علی، کم سړی چې په کم عقیده او نظریه مړ شو الله به په اقرا پاتای. ستانیت له اعتبار دی، ته د اسلام خیر خوای، د دین خیر خوای، نه خیر خوا، ستانه نظریه او عقیده څه ده؟ اوس مثلا دا خو حالات دي کنه، بازار لته او د ماکوشي پکې مړ شي، یا بازار لته او زلزلہ را لپکې لاړی، دا به تعالی په خپل عمل را پاتای. ګوره اگر چې لاړی د وچو سخلام د سوځي اخو پکې زی نیکانا او ګناګار دوانه زی، خو بهر کې په پنید برا پاتېږي. نو د الله دروازه ټکوا، الله صمد، الله بنیاز دی، الله به حاجت دی، د الله نه غواړی. لم یلد ولم یولد، لم یلد نه د الله نه څوک پیدا دی، ولم یولد او نه الله د چانه پیدا کړی شوی دی. دا دې لپاره ویله چې ګوره د الله نه میراث څوک نه وړي، چې ته به وایې چې یاره د الله به بچي او د الله به پلار یې نو مالونه به د هغوی، نه الله وایي نه مې بچي شته او نه مې پلار شته، دا مالونه د دې خلکو دي. دا څه چې پیدا کړي کنه الله وایي متاع لکم ولانعامکم، الله دا پیدا ده څه ستاسو او څه د څاروو، دا ستا پیدا ده او څه د څاروو پیدا ده.
بس څاروي خوري او څه موږ او تاسو دا څه چې دي که نه دا د مؤمن د فایدې د پیدا کړي دا کافر هم زموږ د وجې خوري ولی حدیث کې راځي کو الله الله والا په ځمکه ختم شو نو بس الله سره د دنیا د نظام څه قدر نشته الله کو د دنیا قدر راسوي په مشکات کې روایت دی وای کافر لبه می ګوټو بم نه ورکړي دا څه چې دي کنه دا نمر راخیږي او سپومۍ راخیږي او د بارانونو او د هواګانې چلیږي دا مؤمنه ما او تعالی الله پیدا کړي او دا کافر خاصه په بدرګه کې پکې راغلی دی لکه چې روش وته وې او دا سنگړې پترې لو سره وړي دا خاصه پکې راغلی دی زمنګ سره نور خو الله دارالامتحان موږ له پیدا کړی دی موږ ته ګوري چې تاسو څه کوئ نعمتونه مې له درکړي دي چې عمل د پکې شته کو نه لیبلوکم ایکم احسن عملا الله چې ښایسته عمل کوئ کو نیک کوئ نو بار کیفه خزانې د الله دیا نو د الله نه غواړئ د مخلوق نه مه غواړئ او چې څنګه د ګمان وکړو اق شانته بس الله معامله کوي دا حدیث قدسی دی رسول الله فرمایي چې الله فرمایي انا عند ظن عبدي بي الله وی زاد د مؤمن سره او د بنده سره د ګمان موافق معامله کوم استاد ګماني چې زبر نه څه ګټه کوم نه با څه تجارت نه کوم د الله د دین خدمت کوم الله دې قشان دي ساتم هیڅ پروا مکوه سیدا ان تنصر الله ينصركم من كان لله كان الله له الله څوک چې زما شو زدا غیم کو ته زما د دین خدمت کې الله وی زستا خدمت کو او حدیث کې راځي دا ادم بچیا کو چرته دا د څه توکل الله په ما وکړو لکه دا مرغۍ چې څنګه کوي د څه بده الله وی ساتم لکه دا مرغۍ چې ساتم په دې ایمان او په دې ګور عقیده لاره چې د قشنت الله د بنی آدم سره کوي لا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد او نشته د الله سره مثل او برابر هیڅوک بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دا دو سورتونه دیتا معوذتین وی د توحید مسله بیان شول د هغې د حفاظت دپاره الله تعویض درکوي چې دا دو سورتونه به مؤمنه وي په پیغمبر علیه السلام باندې سحر شوی و دا سحر بعضې وایي چې په مکه کې شوی او بعضې وایي چې په مدینه کې شوی بار کې کو په مکه کې شوی نو جواب یې څنګه په مدینه کې رالی نو مفسرینو جواب کړی چې دا سورتونه دوه ځل لاغلي یو ځل دا په مکه کې نازل شوي په دویم ځل په مدینه کې نازل شوي لکه څنګه چې سورت فاتحه مکیم ده او مدنیم ده دقه رنګې دا سورتونه هم مکی دي هم مدني دي نو په دې اعتراض څوک نشي کولی چې سحر په مکه کې شوی او جواب په مدینه کې شوی او دای دوباره هلته بیا نازل کړي بار کې سحر په پیغمبر باندې شوی او په پیغمبر باندې جادو اثر کوي او دا سحر او جادو کول دا کفر دی ولې کو نه کولی سورت شعراء کې الله وایي هلته چې موسی علیه السلام د ساحرانو سره کله مقابله وه او ساحرانو کله هغه امساګانې او خپلې رسۍ ګزار نو یخیل الیه الله ویا په خیال او ګمان کې د موسی علیه السلام دا رسۍ او د امساګانې راتللې ګندې چې دا ماران دي او منډې وایي نو کو سحر اثر نه کولی په موسی علیه السلام یې هلته نه و کړی نو د سحر نه منکر دا د قرآن نه منکر دی د قرآن د آیتونو نه دا سړی انکار کوي دا ځینې وخت کې ځینې سړی پوه نشي دا په اوتو باوتو باندې سر شي د ځینې خلکو کتابونه مطالعه کړي نو چې علم د دومره حد ته نه ورسېدلی نو ګوره ځینې کتابونو مطالعه به هم نه کوي نو دې د وجې نه بیا په امام بخاري باندې م اعتراضات کوي نو سحر اثر کوي په پیغمبر اثر شوی د بخاري حدیث دی خود څنګه اثر شوی په پیغمبر باندې نسیان راغلی و یعنې هیر به ترې کېده غسل به یې کړی و او علما نه دي کړي خوراک به یې کړی و علما نه دی کړی دارنګې مونځ به یې کړی و علما نه دی کړی دا نسیان نور د پیغمبر په دماغ او په زړه باندې سحر اثر نه شو کولی دا خو محفوظ و او د پیغمبر چې کومې خبرې دی الله وایي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی د پیغمبر کومې خبرې دی الله وایي دا ژبه د پیغمبر زموږ په اختیار کې ده الله وایي دا ټوله وحی ده د پیغمبر حدیث هم وحی ده د پیغمبر هره خبره ده محفوظه ده یو صحابي لیکل کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي اکتب لیکه د دې ژبې نه نه وځي الا الحق دا حق وځي د دې نه ناحقه خبره مبره دا نه وځي مشکات کې روایت دی نو د الله د پیغمبر ژبه او زړه د الله په ګریب کې دا محفوظ و نو دا آیاتونه راله پیغمبر علیه السلام چې دا 11 آیاتونه ویله بس پیغمبر علیه السلام داسې جوړ شو لکه د پړي نه چې چا تړلی وي لیک داسې جوړ شو او بیرې زروان کې ویو دا یهودي و او هغه نونو لمسولې وي
او د پیغمبر یو غلام هغه یهودي و، هغه د پیغمبر ګمنځه پټه کړې وه او په هغه کې ویښتان و د پیغمبره، او هغه یهودي په سحر وکړه او بېرزروان کوی او په هغه کې ښخ کړي، او د هغه سحر جادو اثر داسې و چې د هغه کوی اوبه داسې شوې وې لکه د نکریزو رنګ. نه چې راویستلې 11 غوټې ورکړې 11 آیتونه راله، پیغمبر له الله شفا ورکړه. ما او تا ته هم دا ویه چې دا 2 سورتونه وایه. د دې د لوستلو طریقه دا د پیغمبر به د هر منځ نه وروسته هم دا سورتونه ویل، نو یا یې 3 ځله ووه نو کم از کم خو 1 ځله ووه. سورت اخلاص، سورت دا 2 سورتونه 3 ځله هم راغلي د منځ نه وروسته او یو ځله هم د منځ نه وروسته حدیث کې راغلی. او د شپې به پیغمبر نه وده کېدو چې دا سورتونه به نه ویلي نو نه به وده کېدو. چې کله په مرض الوفات کې مبتلا شو وفات کېدلو نو د پیغمبر بدن کار پرېښوست. نو عایشه به وایي چې دا 2 سورتونه ما وویله او د پیغمبر په لاس باندې مې دم کړه او بیا مې د پیغمبر لاس راواغست او د رسول الله سلام په بدن مې ټول وګرځاو. نو دا به ویله او داسې به په چف وکړه او بیا به په بدن داسې راخکل چې کوم ځای ته د لاس رسي. نو په دغه شپه به ته سحر او جادو څه نقصان دا څه شی نه رسوي. او یو یا آیت الکرسی، چې آیت الکرسی دې وویله نو د ګاونډ حفاظت دې موسوه شو، ګاونډي به دې محفوظي. دغه وایي ابي هريره رضی الله تعالی عنه وایي د صدقې دغه راغلی او ماله کجورې وي سرسایه وه، وایي رسول الله ماته ویل چې ته د دې څوکیدار شولې او د دې حفاظت د شپې کوه. وایي زه ورته ناست وم، په حدیث د بخاري کې راځي، وایي یو سړی رالی غلی غلی را روان، وایي لپې د کجورو نه ډکولې، وایي کلک مې ونیو ما چې ته غلی، وایي هغه راته ویله چې واړه بچي مې دي او ډېر د فقر شکایت یې وکړو، بس وایي اړه مې پیسه وسو مال چې ځه ایله مې وایي چې ایله مې کو، وایي چې سار رالم رسول الله سلام راته ویله چې ابي هريره د غل سره څه چلو. نو وایه ما ورته ویل الله پیغمبر یې د غربت شکایت وکړو پرې مې خوست، وایي رسول الله سلام وپوښتل چې دا دروغ یې درته ویلي دي خو دا بېګاله بیا هم راځي. وی بیا د شپې وای د پیغمبر وینا وای بیا خو یې ښه څوکیدارۍ ته متوجه شوم، وای دا دی سړی را روان، وی بیا رالی غلی کوله، وی بیا مې کلک پلک ونیو، وی ما ورته ویل چې رسول الله له دې نن بیمه، وی بیا راته سوال او زاریه او منتونه یې وکړله، وی اړه مې پیداړو کیسه مې پرېښوست. چې پرې مې خو سار پیغمبر علیه السلام سره چې میلاو شوم رسول الله سلام راته ویل چې ابي هريره بېګا دی د غل څه چلو. ما چې د الله پیغمبر ډېر جړه او فریاد یې وکړي سمې پرېښودې چې دروغجن دی او بېګاله به بیا هم راځي. وایي په 3مه شپه چې کله رالی او وایي ومینې په غلا کې، وایي ما چې نن خو دې خامخا بیم، نو وایي راته ویې ویله چې یو کلمه به درته وښیمه او دا په عوض کې ما پرېږدوه، او چې کله دا کلمه تا ویله نو ستا مال او د جان حفاظت به الله علي. وایي ما چې راته وښیوه، وایي آیت الکرسي راته شروع کړه، وایي آیت الکرسي راته وویله چې دا صورت تا کله وه د شپې وده کېدلې او دا صورت دی وه نو ستا د مال او د جان حفاظت به الله کوي. وایي سړی مې په دې شرط ایسه پرېښوست، دا کلمه یې راته وښودله. وایي سار رسول الله سلم راته ویل چې ابي هريره غله سره څه چل وکړو، ما چې د الله پیغمبر هم په یو شرط پرېښوستو، دا کلمات یې راته وښوستل، وایي چې ستا به د مال او د جان الله محافظي، دا آیت الکرسي ووایي سمې پرېښوست. وایي د الله نبي راته وفرمایله چې ابي هريره سړی دروغجن دی خو خبره رښتیا کړې ده، او دا 3 ورځې چې ته مخامخ کېدلې دا څوک و؟ ویل مال چې څوک ویل چې دا خو ابلیس و، دا خو شیطان به راتو. نو ګوره د اغلاله نو هغه ته هم دا پته وه چې دا کلمه ووایي نو بیا به ورته شیطانان نه رسېږي. نو چې کله دا 2 سورتونه ته وې او آیت الکرسي وې نو الله به د مال او د جان حفاظت کوي. قل تو پیغمبر اعوذ برب الفلق، فنا غواړم فرب د سبا باندې، من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه چې الله پیدا کړي، و من شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه کله چې پخه شي، و من شر النفاثات فی العقد، او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې. دا کار زنانه وکړی نو دې باندې علما پوهېږي دا لفظ یې ولده مؤنث راوړی دی، دا ښځو دا کار کړی او دا مرض هم په ښځو کې. یو چې ښځو مشهور کړلې په تعویذونو نو بس الله دې ریښه کړې ده، ها یا چې ډاکټر مشهور نو بیا BBC ته د ضرورت نشته او نه د شمالیه دغه ته ضرورت شته دی، دغه نشر او اشاعت ته د ضرورت نشته، بس یو زنانه مشهور کړي. نو ګوره زنانه په دې خبره باندې ځان پوه که چې یو خو دا تعویذ نه دی،
دا تعویزه چې کم خلک لیکي او دا په قرآن او حدیث نه پوهیږي او دی پکې شرکی الفاظ ولیکي او دا شرکی تعویز ته دی غاړې ته ځوړن کړی او مټې ته دی اچلی، نو دا خبره یاد ساته بعضې فقها وایه چې د دې سره مونځ نه کېږي. دا اکثر صحیح خلک نه وي. د دې نه رسول الله فرمایي زما په امت کې به څه خلک بې حسابه بې کتابه جنت ته ځي. یو پکې هغه خلک دی چې هغوی تعویزونه نه کوي، یعنې تعویز نه ځان ته ځوړندی او نه چاله تعویز کوي. یو دا خلک دی، دا شرکی تعویزات یادی. او بعضې خلک شرکی دمونه هم کوي. نو ګوره یو خو د خاوند نه اجازت نه اخیستلی شوی، زنانه چې د خاوند نه بلا اجازته د کوره وځي، د الله رسول ویه په دې زنانه باندې د الله لعنت وریږي حتی ترجع چې دا ښځه بېرته کور ته نه راغلي. د خاوند اجازه نه بغیر وتل دا حرام دي او ته د خاوند اجازه نه بغیر لاړ شي. دا خو د پیسو د ګټلو یو ذریعه ده. خلک به دغه کارونه کوي د پیسو دپاره یو طریقه ایجاد کړي. اوس پکې بعضې مولانو اوس څه سختونه مختونه او دارنګې څه پوډر موډر یې میخېزه وایي دا اوسه پناه راخوره، دی دې روپو ته یو لاره کولاو کړئ. هلکه دا خولې خو تاسو هم الله در کړي، موږ له هم الله را کړي. دا قرآن تاسو هم ویلی موږ هم ویلی دی. دا قرآن په خپله باندې ووایي او دا ماشومان په خپله دموئ. عبدالله بن عمر له به خلکو ماشومان راوستل جړل به، هغه به ورته دا دعا خوستل اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامه ومن کل عین ولامه. دا به وزله ویله سړی به جګ جوړو، ماشوم به زیل به نه کاو. دا د زیل دوا ده د عبدالله بن عمر. دارنګې یو صحابي دی او هغه یو لیونی دم کو، لیونی وله راوست په پړو کې تړلی، په پړي تړلی وری وستل او صحابي دم کو په صرف په صورت فاتحه وزلې په صورت فاتحه ویله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو ویل تا پې څه ویلي؟ ویل ما په صورت فاتحه ویله. او ویل دا ته څنګه پته ولګېده چې دا د دم صورت دی؟ ویل دا موږ ستا نه اورېدلی و چې الفاتحة شفاء کل داء، صورت فاتحه دا د هر مرض شفا ده. بس ما په دې باندې عمل کړی او ما وزله دم کو، بس سړی د پړو نه ایله کو او لیونی روغ جوړو. نو دا یو خبره ده چې عمل خو غواړي. لکه چې سړی څومره تقوادارو څومره د ده الله سره تعلق ډېر نو د ده د قرآن په الفاظو کې اثرات ډېر. نو صحیح ده که بیا دم دوراهله څه ناروا نه دی، خو دم دوراهله چاله ځي د خاوند نه اجازت، د ځان سره محرم بول صحیح ده. با عمل علم پکار داره چې ماشوم با عمل علم لویسي او د ځان سره محرم بوزي. بغیر د محرم او تک کول دا حرام کار دی، ګوره دا ناروا ده، جایز نه ده. د دې نه امن پکار دی. او دارنګې بغیر د محرم نه بازارونو لم مه ځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بغیر د محرم نه زنانه له وتل دا حرام دي. د تره د زوی سره د ترور د زوی سره سفر کول دا حرام دي. زمونږ بعضې خلک زمونږ نه تپوس کوي یاره وایي د تره د زوی سره عمره کېږي که نه، او باندې وایي یاره د لیور سره عمره کېږي که نه، بعضې وایي د ماما د زوی سره عمره کېږي که نه. عمره پرېږدوه کېږي او که نه دا سفر دی حرام دی. د دې کوره چې ته وځي د الله لعنت د باندې وریږي. د الله پیغمبر فرمایي چې د خپل محرم نه به ماسیوا د چا سره نه وځئ، بهر به نه ګرځئ. اوس زمونږ د بازارونو ته ګوره دوه عذابونه چې راځي دا د دوو ګناهونو نه راځي. کله چې قتل او قتال ډېر شو، مرګونه په امت کې کله ډېر شو، نو وجه به څه؟ وجه به بېحیایي. چې کله بېحیایي په امت کې ډېره شوله، نو زما امت به په خپل منځ کې یو بل وجني. و چې امت یو بل وجني نو وجه یې ګوره د زنانه بېحیایي ده. چې دا ته لاړ شه د بازارونو له لاړ شه دا سړونه پکې زنانه ډېرې دي او ته وایې ګنې دا سړی سکه د ابۍ زوی دی چې دوکان ته ننوځي برقه به د سر نه چوته کړي. نو صحیح ده بازار له ته ځې سړی دې شته، دې سړي ته وه جامې راوړه، یو ځل به یې راوړي خوښې دې نه وې، دویم ځل یې راوړه، په دویم ځل دې خوښې نه وي دریم ځل یې راوړه، تر څو پورې چې ستا نه وه خوښه شوې کپړه. نو الله وی الرجال قوامون علی النساء، دا نارینه به الله ویا دی له منګه مرتبه ورکړې ده
ولې مو ورکړې د الله ویا چې دی به حفاظت او نگراني د زنانو کوي. دا نگران دی. الله وی بما انفقو، دا سړی به د جب روپۍ رالی او په ښځو به یې خرچه کوي. که ته کریم پوډر راوړې سړی به یې راوړي. اسلام کې دا ناروا نه ده. لاشه سړي ته ووایه چې څه شی ته راوړې خبره وړي، د ګناه شی نه به نه راوړي. صحیح ده. خوراک څښاک هر څه دا په سړي په ذمه باندې لازم دي. اوس هغه کارونه زنانه واغستل، کارونه زنانه کوي، بازارونه کې زنانه دي ګرځي، نو د دې ګرځېدلو نه ګوره ځان وساتئ. دویمه چې کله په امت کې زلزله شروع شي، یو وجه یې وله دا ویلې چې کله جوماتونه پاخه شولو او د عبادت نه خالي شو. جومات پوخ شي او ښایسته شي او عبادت پکې نه وي. دې ځینو جوماتونو له بلاد شي که نه، دا تبلیغین رونه ډېر ګرځي او لاړ به شي، یو عمل به پکې نه وي. نه به پکې د قرآن درس وي، نه به پکې د حدیثو درس وي، نه به پکې نور عمل د ذکر او اذکار یا نه به جومات له څوک وقت ورکوي، یا به جومات مزین کړی یا او بس دغه فرض منزله به راځي او بیا به ترې منډه وایي. هغه به هم په ځینو اوقاتو کې بیا کلیپي بند وي. نو بیا به په امت کې څه شروع کېږي؟ دا ناڅاپه ناګهاني افتونه به الله شروع کوي. د دې د وجې نه وایي چې امت کې کله بېحایي شروع شوه او ستاسو زنانه کله بازارونو ته ماتې شولې، نو د الله نبي وایي تاسو به الله داسې تباه کړي لکه بني اسرائیل چې تباه کړي. بني اسرائیل هم دا کارونه شروع کړي. د هغوی زنانه به جوماتونو لتلې، د جوماتونو نه به یې منع کړلې. د دې امت زنانه په شروع کې جوماتونو لتلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات نه صحابه و منع کړي. پیغمبر ویل و بیوتهن خیر لهن. د الله نبي وایه د کور مونځ ولا د جومات د مانځه نه بهتر دی. په کور کې کښېنه. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه به ورته په کلي کې هلکان یې ورته کښېنولي وو او هغوی له به یې غرګي ورکړي وو چې کومه ښځه جومات له راځي په ګټو یې ولئ، جومات ته به یې نه پرېږدئ. ولې؟ د دې نه په حاشیه او عریاني خورېږي. نو چې جومات ته چې مونځ یو اهم عبادت دی او په شروع د اسلام کې جومات ته راتګ جایز و د زنانه او بیا بندي ولګوله د بېحیایۍ د وجې نه، نو بازار ته یې په کوم صورت کې جایز کړي چې بازار ته د پردو سړو سره خبرې کول دا حرامه ده، ناروا ده، جایز نه ده. ما تا ته مخکې ویله چې د زنانه اواز دا ستر او عورت دا به پټي. د دې د وجې نه په اسلام کې د زنانو اذان نشته. دا ولې؟ د دې اواز ستر دی. د زنانو جمع نشته. ولې؟ د دې اواز ستر دی. نارینه به جمع کوي. زنانه چې دی د دې درس په زوره نشته، دا به درس په زوره نه کوي. دومره مجمع ته به دا اواز او نصیحت کوي چې څومره مجمع دا اوري. زنانه ته لوډ سپیکر لګول نشته. ولې؟ د دې اواز ستر دی. ولې؟ په کوڅه څوک تېرېږي هسې نه چې د دې اواز واوري. دا عورت. نو بار کې په د ځان حفاظت بکې. الله و من شر حاسد اذا حسد، او د شر د کینهګر نه کله چې کینه ښکاره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل توافیم برا اعوذ برب الناس، فنا غواړم په تربیت کوونکي د ماشومانو، ملک الناس په باچا د ځوانانو، اله الناس په معبود د بوډاګانو باندې، من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه اچونکو نه چې پټېدونکی دی، الذي هغه یوسوسو چې وسوسې اچوي فی صدور الناس په سینو د خلکو کې، من الجنة والناس وډله د پیریانو نه بله ډله د انسانانو نه. واخر دعوانا درود شریف ووایي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ارحم الراحمين يا ذا العرش المجيد. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الله البيو واړه ګناهونه معاف کا. الله البيو واړه ګناهونه معاف کا. الله پټ او ښکاره ګناهونه معاف کا. الله قصدن او نسیانان ګناهونه معاف کا. الله خطاان ګناهونه معاف کا. الله دا کم ختم چې وشو په خپل دربار کې قبول او منظور کا.
الله کوم معلمات کوم باجیګانو ته د ختمونه کړي عمرونو عملونو کې برکتونه واچوه الله کوم طالباتو د ختمونه وکړه مزید د علم د زده کړې توفیق ولورکه د مور او پلار د سترګو یخوالی وګرځوه الله به عمل زندگی وته نصیب کړه الله د بې عمل علوم نه منګه ټول محفوظ وساته الله چې د څومره زنانه راغلي دي ختمونو نه الله په زړه باندې څومره حاجتونه دي د خپل خزانونو ول پوره کا الله چې د څومره نارینه دي ختم لراغلي دي الله چې څومره حاجتونه دي د خپل خزانونو ول پوره کا الله د ټولو په ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږه یا رحمان یا کریم ذات یا ذل العرش المجید ذاته چې څومره بیماران دي کو په نارینه کې کو په زنانه کې الله کو په کورونو کې کو دلته یا الله شفای کامله عاجله نصیب کا الله ته ناراضي شه یا الله مونږ ټول د جهنم د اور نه وساته الله مونږ ټول د قبر د عذاب نه وساته الله د مشکلاتو نه وساته الله د امتحاناتو نه وساته الله د شرونو د فتنو نه حفاظت وکړه الله که امتحانات دلته مقدر کړي لیکلي یا رحمان یا رحیم ذات استقامت هم په نصیب کا یا کریم یا رحیم ذاته الله چې دا کوم حالات زمونږ په دې علاقه او یا په دې ملک باندې شروع دي الله ته په امنیت باندې بدل کا یا رحمان ته په امنیت باندې بدل کا یا الله یا رحمان چې کوم خلک د اسلامي نظام الله د ملک د امنیت لپاره جدوجهد او منډه ترلې ویا الله ته حافظ او ناصر شه الله ته حافظ او ناصر شه د کورونو حفاظت وکا د مالونو حفاظت وکا د بچو حفاظت وکا د والدینو حفاظت وکا یا رحمان یا کریم ذات د جانونو حفاظت وکا الله چې څومره شهدا درغلي دي الله شهادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کا الله زموږ د ملک اسلامي نظام نافذ کا د قران او د سنت نظام الله پکې نافذ کا الله کم خلق چې قربانین مالی او جانین ورکیات الله دغه الله دا قربانین په خپل دربار کې قبول او منظور کا یا رحمان یا کریم زاده دا کم خلق چې مهاجرین شوه دي د خپل وطنونو نه الله راغلي الله دار اسلام د ترقۍ سبب وګرځوا الله زموږ د ملک د امنیت ذریعہ وګرځوا الله د دې د خوشاله سببونه وګرځوا الله د دې د دینی ترقۍ سبب وګرځوا الله د جنت د داخليدلو ذریعہ ولا وګرځوا الله د ګناہوں د معافی اسباب ولا وګرځوا یا رحمان یا کریم ذاته الله چې د څومره وزلونو باندې شرعي حاجتونه دی الله د خپل خزانونه ول فرکا الله د جمعې ورځ ده د قران کریم ختم وشو یا رحمان ته د قران د ختم نه وروسته دعا نه راته الله چې موږ د کمی دعاګانې وکړې الله په خپل دربار کې قبول او منظور کا یا الله زمونږ د حکمرانانو الله دین نصیب کا الله د دیو ته هدایت نصیب کا الله هدایت ته نصیب کا الله چې څومره کفر د هدایت ته نصیب کا الله کو ازلی بدبخت یا الله اسلام او دین په نصیب کینه یا الله د فرعون او د حامان د قارون په شان د مقدس مکینه الله پناکا الله د مقدس مکینه پناکا الله کم خلق چې په منګه رحم نکیا الله د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې رحم نکیا زمونږ د تورسر الله حفاظت نکیا زمونږ د ځوانانو حفاظت نکیا زمونږ د سپینګیرو د علما او الله د مشرانو قدر او عزت نکیا الله ته هدایت وکا الله ته هدایت وکا او هدایت په نصیب کینه الله په خپل سپېړه باندې اوه د مقدس مکینه الله پناکا الله په دې کم کور کې چې دا ختمونه وشلو الله د دې ټول حاجتونه د خپل خزانونو پورا کا الله ټول ضرورتونه پورا کا الله وسط او فراقي پیراوله د هر قسم غمونو الله د دردونو نه محفوظ وساته خوشاله نه الله نصیب کا الله چې په کم کور کې دا مدرسه دا او د اسباق ویل کی الله پراخین پیراوله خوشالین پیراوله د فتنو د شرونو سره زمونږ اوساته الله زمونږ د علماء حفاظت وکا الله زمونږ د طلباء حفاظت وکا الله د مجاهدین حفاظت وکا الله د تبلیغ ولا حضرات حفاظت وکا الله زمونږ د بزرګانو حفاظت وکا الله د ځوانانو حفاظت وکا الله د بوډاګانو حفاظت وکا الله د تورسرو حفاظت وکا الله د ماشومان حفاظت وکا یا رحیم یا کریم ذاته د مدرسو محافظ شه الله د جماعتونو حفاظت وکا الله د مرکزونو حفاظت وکا الله د اسلامي مملکتونو حفاظت وکا الله د ټولو مؤمنانو چې د ملک دی بهر دی الله د ټولو حافظ او ناصر شه الله تعالی ناراضي شه الله د سراضي شه به ناراضه مشه یا رحمان یا کریم ذاته رحمان کریم ذاته د سیلابونه دا پتونه یا الله منګه کمزوري بندگانیو الله کو د عذابونه وي زمنګ نه دفقه الله کو د امتحانیم زمنګ نه دفقه الله سعاجز بندگانیو الله ته محتاج بندگانیو الله موږ نور د امتحاناتو نه وساته الله د امتحاناتو نه وساته الله د امتحانات زموږ نه دفقه یا الله د کامل ایمان سم در ولا
الله کامل ایمان زموږ نصیب کا، د عملونو حفاظت هم وکا، د ایمان حفاظت هم وکا، د مالونو د جانونو حفاظت هم وکا. الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سب کې مرافات د صحابه کرام په سب کې مرافات الله چې څومره مړي شوي دي کو نارینه دي زنانه دي الله قبرونه د ټولو منور کا. الله رحمان ذاته زمونږ د یو بل سره مینه او محبت ستا په دین باندې پیدا کا. الله د قیامت په ورځ په کار باندې راوله، کامل ایمان سمدر ولا چې کله دنیا نه درځو دا کلمه په خوله جاری کا، لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علیه